أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم دا سورة بقرة 142 نمبر آیت دے او د دویمی سپاره بالکل آغاز دی د دې آیتونو کې چې کوم مضمون بیان شوی د دې مضامینو زیات تر بحث هغه پرون تیر شوی د دې آیتونو تعلق هغه داغه تمهید او داغه پورا تفصیل پرون موږ په سبق کې په اخر کې ویلو هغه دا چې تاسو واورېدو چې په دې سوره بقره په دې ابتدایي حصہ کې زیات تر خطاب يهودو ته دی او يهودو په مسلمانانو باندې به قسمه اعتراضونه کول کله به ویل یاره دا وحی موږ ځکه نه منو د نبی علیه السلام ځکه نه منو چې په نبی علیہ السلام باندې وحی دا جبرائیل علیہ السلام راوړي او جبرائیل علیہ السلام خو د اسمان نه د ځان سره جنگونه او دغه شان عذابونه را نازلوي نو مونږ یې ځکه نه منو کله دې په ځای باندې میکائیل علیہ السلام دا وحی راوړی بیا به مونږ منلی وی نو ځکه ورته قرآن کې الله وی من کان عدوا لجبریل نو چې کم سړی د جبرائیل علیہ السلام دشمنی نو الله هم د دې سره دشمنی ده کله به ویل یاره دا پیغمبر علیه السلام نور خبرې صحیح کوي او کله داسې خبره وکړي چې د هغې نه زمونږ اعتبار اوچت شي څه خبره وایي ګوره وایي دا سلیمان علیه السلام هم په پیغمبرانو کې حساب یالن کې خو جادوګرو نو قرآن بیا د هغې جواب ورکړو وما کفر سلیمان کله به ګستاخیانې کولې یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا نو صحابو به نبی علیه السلام ته ویل د الله رسوله تاسو چې کومه خبره وکړه دا لږه دوباره وکړئ زمونږ پکې رعایت وساتئ نو په عربی ژبه کې د رعایت ساتلو دپاره راعنا لفظ او دا د یهودو په ژبه کې کنځلو بده خبره وه نو دوی یهودو به نبی علیه السلام ته مخامخ ویل راعنا نو صحابو به دا خیال وشي دا زمونږ د عربی والا راعنا یادوي او دوی به ترې د خپلې ژبې هغه کنځلې مراد اخیستې او خپل منځ کې به یو بل ته خندل نو د هغې جواب هم الله وکړو صحابو ته وویل چې تاسو راعینه لفظ د نن نه پس مه وایئ انظر نه وایئ بیا یې دا خبره وکړه چې یاره موږ به دا دین اسلام منلی وی خو زمونږ یهودیت چې دی نو دا د اسلام نه ډېر زیات په مرتبه کې اوچت دی د هغې جواب هم الله ورکړو چې د اسلام نه یو مذهب چې دی نو دا هم اوچت نشي کېدی او دا خلک غواړي چې تاسو واپس خپل مذهب طرف ته واړئ دغه شان د یهودو په اعتراضو کې یو اهم اعتراض هغه د قبلې بدلیدلو چې یاره نبی علیه صلات وسلام د بیت المقدس په ځای باندې دا مونځ کعبة الله ته ولیکئ دا د ټولو نه غټ اعتراض او په دې باندې پوره تفصیلي خبره پرون وشوه چونکې ننني آیتونو کې هم د تحویل قبله ذکر دی نو زه تاسو ته د هغې صرف مختصر دوباره لږه خلاصه شان ځکه ذکر کوم چې یاره د ننني آیتونو باندې موږ ورسو پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله مکه مکرمه کې و 14 کاله د نبوت نو پیغمبر علیه صلات وسلام به کعبة الله طرف ته مونځ کاو خو چې کله نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې ته راغی نو ما پرون هم تاسو ته د هغې نقشه داسې ذکر کړې وه لکه دا زه چې ناست یم نو زه ستاسو نه مغرب طرف ته ناست یم دغه طرف والا زمانه مشرق طرف ته ناست دا کسان چې دي دا زمانه جنوب طرف ته ناست او دا طرف چې دی نو دا شمال طرف دی اوس دا مدینه منوره د مکې نه شمال طرف ته ده
او بیت المقدس هم شمال طرف ته دی. نو نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه کې نو بعض علما دا هم وایي په هغه وخت کې حکم د بیت المقدس و چې تاسو مخ بیت المقدس ته کوئ. خو نبی علیہ السلام به د حجر اسود او د رکن یمانی په منځ کې مانځه ته ودرېده نو مخې ته به کعبه هم راله او مخې ته به د بیت المقدس هم راغی. خو بیا چې نبی علیہ السلام کله مدینه منورې ته راغی نو تاسو د نقشې ته وګورئ لکه مثلا که دا مکه مکرمه ده او نبی علیہ السلام د دینه لاړ شمال طرف ته مدینه منوره الته ده شمال طرف ته او اوس دا بیت المقدس هم شمال طرف ته دی. اوس چې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته مخ کوي نو بالکل جنوب ته اشاره راځي بیت الله ته او که بیت الله ته مخ کوي نو بیا بالکل بیت المقدس ته اشاره راځي. او تاسو وګورئ مدینه منورې ته تاسو لاړم شئ د مدینه منورې قبله چې ده نو هغه زمونږ په شان مغرب طرف ته نه ده هغه جنوب طرف ته ده. لکه حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای تاسو اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وای تاسو چې کله او دسماتی لراشئ نو قبله ته مخ کوئ. نبی علیہ السلام وای ولكن شرقوا او غربوا یا مشرق ته مخ کوئ یا مغرب ته. نو که په دې حدیث باندې تا په پاکستان کې عمل شروع کو چې نبی علیہ السلام ویلي چې یا مشرق ته مخ کوه یا مغرب طرف ته مخ کوه نو مغرب خو زمونږ دلته قبله ده. نو دای مدینه والا ته ویلي چې مدینه والا دی چې دی نو قبله ته نه مخ کوي بلکې یا د مشرق ته مخ کوي یا د مغرب طرف ته مخ کوي. نو د هغو قبله جنوب طرف ته ده. او تاسو چې کله مسجد نبوي ته لاړ شئ صلی الله علیه وسلم نو چې کله تاسو ګورئ نو دا کوم ځای کې چې روضه ده او کوم ځای کې محراب دی نو چې تاسو د روضې نه بار ووتئ نو تاسو وګورئ دا نور به دغه ځای نه راځي او په دې ځای به پرېوځي او دا کم طرف چې قبله ده نو دغه طرف ته نور نه راځي او نه ځي لکه نه مشرق دی او نه مغرب دی. بهرحال نبی علیہ السلام چې کله مدینه منورې ته لاړو نو اوس د مدینه منورې نه هم دا بیت المقدس شمال طرف ته دی او بیت الله چې دی نو دا جنوب طرف ته دی. نو نبی علیہ السلام ته حکم داو چې ته بیت المقدس طرف ته مخ کا ولې چې بیت المقدس دا د یهودو قبله ده او یهودو د زړه د راغبه کولو دپاره او د هغو د زړه د مایل کولو دپاره چې یهود په خپله قبله باندې ډېر زیات خفه کېده. نو نبی علیہ السلام ته ویل تم د یهودو سره لکه مطلب دا چې د هغو د زړه د تالیف قلب دپاره د زړه د مایلولو دپاره ورسره تم دقې طرف ته ودرېږه. نو نبی علیہ السلام به مونځ کوو او مخ به بیت الله ته نه بلکې مخ به بیت المقدس ته. نو دا زمونږ قبله اول ده بیت المقدس او ډیرو انبیاو بیت المقدس طرف ته موس کړی. نو 14 میاشتې یا 18 میاشتې په مدینه منوره کې د مسلمانانو قبله هغه بیت الله نه بلکې بیت المقدس. خو نبی علیہ السلام د زړه ارزو تمنا دا وه چې یاره زما دا قبله چې ده نو دا د بیت المقدس په ځای باندې بیت الله پکار دی. نو ځکه دلته اوس به د مخکې آیت کې مونږ وایو قرآن کې ورته الله وایي قد نرا تقلب وجهک فی السماء. نبی علیہ السلام ته وایي دا تا چې بار بار د اسمان ته را نظر راړه وایي دا مونږ ولیده چې ستا غوښته چې یاره زما قبله چې ده نو دا د بیت الله شي. نو نبی علیہ السلام به موږ بیت المقدس ته کو خو داسې فارغ ټایم کې یا کله به دعا کوله نو بار بار به اسمان ته کتل چې یا الله دا د ابراهیم علیه السلام د لاس جوړه کړی شوی بیت الله دا زما قبله شي نو څنګه به ښایي. نو الله وایي ستا خبرې ما واورې ستا هغه بار بار اسمان ته کتل ما ولیده. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. بس موږ به اوس ستا مخ اړو هغه طرف ته چې ته کوم ځای خوښې مطلب ته بیت الله خوښې نو بیت الله طرف ته به موږ ستا مخ راواړو. نو نبی علیہ السلام د قبیله بنو سلمه په مسجد کې د ماسپښین مونځ کاو. نو صحابو تم دا پته و نبی رسول الله سلام تم دا علم چې قبله به یو ځل بدلیږي. نو دیو د ماسپښین په منځ کې ولاړ لیو د نبی رسول الله مخ کې دا ټول صحابه پسې شاته دي. نو تاسو د نقشې ته ګورئ اوس نبی رسول الله هغه طرف ته مخ مبارک کړی قبله خوا ده شاته پسې ټول صحابه ولاړ دي. په دوران منځ کې وحی رااله وایي شابه ستاسو قبله بدل شو. نو نیم موز هغه طرف ته وشو او په نیم موز کې قبله بدل شوه. وایي نبی رسول الله په منځ کې راتاو شو. نو هغه صحابه هوښیار و هغه هم ورسره راتاو شو. نو اوس امام د ټولو نه اخر شو که نه نو صحابه وله په منځ کې لار ورکړه نبی رسول الله را مخې ته شو. نو هغه وروستنی سب مخکینی شو هغه مخکینی وروستنی شو او نبی رسول الله دې طرف ته مونځ وکړو. هغه مسجد د قبیله بنو سلمه مسجد ته اوس مسجد قبلتین وایي
او په هغې کې هغه طرف ته هم د قبلې نښه ده او دې طرف ته هم پکې د قبلې نښه ده. دغه مسجد قبلتین دی. او نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې اولنی مونځ بیت الله ته چې وکړو نو هغه د مازدیګر مونځ و. دا راته زه ځکه ویم چې بعضې خلک وایي دا د قبلې د بدلېدو والا حکم چې دی دا په ماسپښین منځه کې راغلی و. په یو روایت کې مازدیګر راغلی او په یو روایت کې سار راغلی. نو ټولو کې تطبیق دا دی چې دا وحی راغلی په کم مسجد کې و نو هغه ماسپښین و. او نبی علیہ السلام اولنی مونځ چونکې بیت الله ته په مازدیګر کړی نو صحابه بعضو هغه اول ځل باندې ولیدو نو هغې را نقل کو وایي اولنی مونځ چې موږ بیت الله ته کړی هغه موږ د مازدیګر کړی. نو مطلب دا دی چې مسجد نبوي کې اولی مونځ مازدیګری وشو. ولې چې د ماسپښین په مانځه کې نبی علیہ السلام خو مسجد نبوي کې نه و، هغه په قبیله بنو سلمه په محله کې و. نو لہذا اولنی په قبیله ماسپښین مانځه کې وحی راغلی ده. اولنی د مازدیګر مونځ صحابه په مسجد نبوي کې بیت جنوب طرف ته وکړو، بیت الله طرف ته. او دا خبر د سحر په مانځه کې قبا ته ورسید. نو قبا والا دلته حکم نازل شوی د ماسپښین په مانځه کې. نو ماسپښین مونځ هم خلکو بیت الله ته وکړو، مازدیګر مونځ هم بیت الله ته وکړو، ماسوتن مونځ او قبا والا ته پته نه وه، هغو د مازدیګر او د ماښام او د ماسوتن مونځونه ټول بیت المقدس ته کړي. هغو ته چې کله صحابه د مسجد نبوي نه لاړو شپې ته شپې خبر ورساو نو د سحر په مانځه کې اولنی مونځ قبا والا بیت الله طرف ته وکړو. اوس دا قبله چې کله بدل شوه نو د یهودو په ډېرو اعتراضونو کې یو اعتراض دا مو چې دا څنګه دین دی، کله هغه قبله ده او کله دا قبله ده، دا ولې منسوخ شوه؟ او په دې باندې ورته ډېر زیات غوسه و چې دا نبی علیه صلات وسلام چې دی نو دا هر هغه کار کوي چې پای کې د یهودو مخالفت وي. نو په هغه قبله کې هم زمونږ مخالفت شروع کړو، هغه د بیت المقدس نه بیت الله طرف ته مخ راواړو. نو د یهودو د ذهن مطابق بیت الله چې و نو دا کمزوري قبله ده په مقابله د بیت المقدس. ځکه ورته الله تعالی پرون موږ 2 رکوع کې ویل، الله ورته د ابراهیم علیه السلام تاریخ بیان کو، وایي تاسو ته د بیت المقدس په مقابله کې دا بیت الله کمزوري قبله ښکاري؟ تاسو ته پته شته چې دا جوړه کړې چا ده؟ دا خو هغه انسان جوړه کړې ده چې یهود هم ورته خپل امام وایي، نصارا هم ورته خپل امام وایي، او مشرکین څه کې بت پرست هغه هم ورته خپل امام وایي. دا څوک دی؟ دا جد الانبیا دی، نوم ابراهیم علیه السلام دی. نو تاسو ته پته شته چې دا بیت الله چا جوړ کړی؟ نو دې وجې نه د ابراهیم علیه السلام پوره تاریخ ذکر کو او بیا د ابراهیم علیه السلام په تاریخ ذکر کولو کې هغه دعا هم ذکر کړه، کومه دعا چې ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره کړې ده، کومه د بیت الله دپاره کړې ده، او د مکې ښار دپاره چې کومه دعا کړې وه چې الله په دې کې یو پیغمبر راولېږه. نو دا یهودو له جواب ورکو چې که د نبی علیه السلام قبله د بیت المقدس نه بیت الله طرف ته راواوړې ده نو بیت الله څه کمزورې قبله نه ده، دا د جد الانبیا د حضرت ابراهیم علیه السلام د لاس جوړه کړې شوې کعبه ده. د هغې دپاره د ابراهیم علیه السلام دعاګانې کړي دي. او بل دا ده چې په مخ د ځمکه د ټولو نه اولنی جوړ شوی د الله کور دا بیت الله دی. ان اول بیت اذی للناس للذي ببکته، په دې مخ د ځمکه د ټولو نه اولنی کور د الله دا بیت الله جوړ شوی دی. نو لہذا بیت المقدس په خپل ځای قابل احترام دی، لیکن بیت الله د هغې نه په احترام کې او د هغې نه په شرافت کې ډېر اوچت دی. دې وجې نه په بیت الله کې مونځ دا په 1 لاک، بیا بسې په 2م نمبر مونځ چې دی نو دا بهتر دا په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې دی، او 3م نمبر د بیت المقدس دی. او د یهودو زور ټول په دې باندې چې نبی علیه السلام کمزوري قبلې طرف ته لاړ او قوي قبلې پرېښوده. نو الله ولا یو جواب دا ورکو، لله المشرق والمغرب، مشرق هم د الله دی او مغرب هم د الله دی. په دې کې ستاسو څه کار دی؟ که بیت المقدس قبله وه او دې طرف ته مونځ ادا کېدو هم دا د الله حکم و، او اوس چې بیت الله قبله شو او دلته مونځ ادا کېږي او دا عبادت کېږي، دا هم حکم د چا دی؟ د الله. نو مقصد جهاد نه دی، مقصد د الله حکم دی. نو دې وجې نه دې آیتونو کې نبی علیه صلات وسلام ته ذهن سازي کوي چې زه ستا قبله بدلونکی من قریب، او دا بې وقوفه خلک به راپاسي او تا ته به وایي چې تاسو د دې خپلې زړې قبلې نه څه شي واړولی، ولې تاسو دا قبلې نه دې طرف ته مخ کو؟ نو نبی علیه السلام ته د مخکې نه ذهن سازي کوي چې چا هم درته دا وویل چې تا خیرنی پیغمبر او ځان ته پیغمبر وې، نو تا د ټولو پیغمبرانو قبله بیت المقدس ولې پرېښودو؟ نو ته ورته ووایه چې لله المشرق والمغرب،
زما د قبلو سره کار نشته، زما د الله د حکم سره کار دی. مشرق هم زما د رب دی، مغرب هم زما د رب دی. لہذا الله چې چاته هدایت کوي سیده لارې طرف ته، نو لہذا مخکې هدایت هغې طرف ته و، اوس هدایت دې طرف ته دی. نو په دې اولني آیت کې دا یوه خبره کوي چې یاره دا بېوقوفان خلک به اوس تا ته بار بار وایي چې تاسو ولې دا قبلې نه مخ راواړو، نو ته ورته وایې موږ ته الله ویلي دي او مشرق هم د الله دی او مغرب هم د الله دی. او پر روان آیت کې بیا الله دا وایي چې دا امت چونکې ممتاز امت دی، نو د ممتاز امت دپاره ممتازه قبله پکار ده. ولې ممتاز امت دی هغه ته زه ویم، خو هغه ځای پورې ته دې آیت ترجمه کوم. سیقول السفهاء من الناس، زر ده چې وبه وایي بېوقوفان خلک، بېوقوفان من الناس د خلکونه څه به وایي ما والله من قبلتهم التي، څه شي واړول دا مسلمانان عن قبلتهم التي د خپلې هغه قبلې نه کانوا علیها چې دي وو په هغه قبله باندې. نو قل ورته ووایه پیغمبره چې چا واړولو؟ الله واړولو. ولې؟ لله المشرق والمغرب، د الله دپاره دی مشرق او مغرب. یهدي من یشاء، هدایت کوي چاته چې وغواړي، الی صراط مستقیم، سیده لارې طرف ته. اوس دې امت له الله قبله ولې ورکړه؟ بیت الله، بیت الله ولا ولې قبله ورکړه؟ دا یو ممتاز قبله ده. نو دا امت عجیب و غریب دی، نو دی وجنه قبله هم ولا عجیبه ورکړه. یا به الفاظ دیگر دا امت نازبین دی، نو الله تعالی ولا قبله هم داسې نازبین او ښکلې ولا ورکړه. امت ولې عجیبه دی؟ امت په دې اعتبار سره عجیبه دی، الله وایي وکذلک جعلناکم امة وسطا، الله وایي ما تاسو یو انصاف والا امت پیدا کړی یې. زمونږ دې امت ته انصاف والا امت ولې وایي؟ او بیا به د قیامت په ورځ باندې تاسو په خلکو گواهی کوئ او ستاسو پیغمبر به په تاسو گواهی کوي. نو دا دومره امتیاز دی امت ته حاصل دی، دا څه قصه ده؟ نو دې کې یو خاص د محشر په میدان کې یو خاص واقعي طرف ته اشاره ده. هغه ده چې د قیامت په ورځ به الله تعالی د پخوانو قومونو نه تپوس وکړي چې آیا ستاسو پیغمبرانو تاسو ته دین صحیح در رسولی او که نه؟ وی هغه پخوانو انبیاو امتونه چې دي هغو به صفا انکار وکړي چې نه موږ ته خو پیغمبران نه دي راغلي. نو الله تعالی به انبیا راوغواړي، حالانکه الله تعالی ته د دې ټولو خبرو علم دی، خو صرف او صرف دغه انصاف د قایمولو دپاره او دغه خپل دغه مطلب دا چې لکه د خلکو په ذهن کې دغه حجت د تام کولو دپاره انبیا به راوغواړي هغه پخواني، او ورته به وایي تاسو دی خپلو امتونو ته پیغام نه ورسولی؟ نو پخواني ټول انبیا به وایي یاره جي مونږ خو رسولی دی. نه وایي ستاسو د امتونه خو وایي چې مونږ ته خو پیغمبر نه دی راغلی، مونږ ته خو چا دعوت نه دی را رسولی. انبیا به وایي چې نه جي مونږ دعوت رسولی دی او دیو انکاري دي. نو الله تعالی به د تمامو انبیاو نه تپوس وکړي څوک ګواهان دسه شته تاسو د چا په مخ کې دعوت رسولی؟ وی ټول انبیا به ووایي چې د اخرني پیغمبر د احمد صلی الله علیه وسلم امتیان دا زمونږ ګواهان دي. نو دا امت به الله په ګواهۍ کې پیش. نو زمونږ د امت نه به تپوس وشي ها ووایي لوط علیه السلام خپل قوم ته دعوت رسولی نه دی رسولی؟ نوح علیه السلام رسولی او که نه رسولی؟ مثال کې طور پر ټول انبیا به ورته یاد کړي چې دیو خپل امت ته دعوت رسولی، نو زمونږ د امت به وایي چې آو ټولو دعوت رسولی دی. نو دا قوم به پې جرحه وکړي دا پخواني امتونه، وایي دا خو داسې ګواهان راوستو چې دا خو زمونږ په زمانه کې اړوونه دا خو ډېر وروستو راغلي دي. نو داسې ګواهان راوله چې زمونږ په زمانه کې خو یې که نه. نو زمونږ د امت نه به الله تپوس وکړي، زمونږ نه به د الله تپوس وکړي چې ها تاسو خو نه وایي، نو تاسو څنګه گواهي کوئ؟ وایي زمونږ دا امت به ورته وایي چې موږ ته خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې هر پیغمبر خپل امت ته دعوت حق رسولی، هر پیغمبر خپل ذمہواري ادا کړې ده او هر پیغمبر د دنیا نه کامیاب تللی دی. دا بله ورځ زمونږ د رسالت په عقیده کې دا ویلي هر پیغمبر په صحیح دعوت سره راغلی، هر پیغمبر دعوت حق رسولی، که چا په ایمان راوړی دی او نه دی راوړی، که یو امت هم نشته خو پیغمبر د دنیا نه کامیاب تللی. هغه وایي ښه دا خبره تاسو ته خپل پیغمبر کړې ده؟ وایي او. نو نبی علیه السلام به حاضر کړي، وایي تاسو دا خبره د خپل امت ته کړې ده؟ هغه وایي او بالکل ما ورته کړې ده چې هر پیغمبر خپل امت ته دعوت حق رسولی او هر پیغمبر هغه د دنیا نه کامیاب تللی دی. نو د نبی زمونږ ګواهي به د انبیاو په حق کې شي
او د نبی علیہ السلام گواهی به زمونږ په حق کې شي نو په دې په انصاف والا امت په گواهی باندې او زمونږ په گواهی باندې د نبی علیہ السلام په گواهی باندې به الله تعالی د تمام انبیاء په حق کې فیصله وکړي او د هغې د قوم خلاف به فیصله وکړي. نو دې وجې نه موږ ته وایي چې تاسو یو ناشنا امت یئ، تاسو انصاف والا امت یئ. نو داسې ناشنا امت له قبله هم ناشنا پکار ده. نو پخوانو انبیاء قبله بیت المقدس خو دا امت ډېر عجیب و غریب امت دی. نو ځکه ول الله تعالی یو ناشنا قبله ورکړه چې هغې ته وایي بیت الله. نو ځکه الله تعالی دا فرمایي. او بل دا وایي چې د دې نه مخکې کومه بیت المقدس قبله وه نو خو الله ته پته و چې دا عارضي قبله ده، هغه عارضي قبله وه او نبی علیہ السلام ته پته و ځکه به اسمان ته بار بار کتل چې دا قبله به کله بدلیږي. خو الله وایي د عارضي قبلې ته ما ولي تاسو 18 میاشتې ودرولې یا 14 میاشتې دې دپاره چې زه په تاسو کې دننه داسې خلک معلوم کم چې هغه د قبلې مني او که د الله مني. نو هغه خلک د پکې موږ معلومول. نو چې کومو خلکو د خپل خواهشاتو منل نو هغه د قبلې د راوړېدو سره روانه وړېدو، او چې کوم د الله مني نو هغه قبله هم د الله او دا قبله هم د الله ده. نو الله وایي د دې کسانو د معلومولو دپاره مې دا کار کو. نو ځکه الله فرمایي وکذلک جعلناکم امة وسطا، همدارنګې مونږ تاسو ګرځولی امة وسطا یو امت انصاف والا لتکونو شهداء علی الناس دې لپاره چې شئ تاسو ګواهان په خلکو باندې ویکون الرسول علیکم شهیدا چې تاسو په خلکو ګواهان شئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بشي په تاسو باندې شهیدن ګواه. او ستاسو مخکینی قبله خو موږ د ازمایش لپاره مقرر کړې وه. وما جعلنا القبلة التي او نه وګرځولې موږ هغه قبله كنت علیها چې ته په کومه قبله باندې وې الا مګر د دې دپاره لنعلم دې دپاره چې موږ معلوم کو یا موږ ښکاره کو. لنعلم په معنی لنمیزه یعنې چې موږ ښکاره کو مونږ جدا کو تمیز راولو په هغه چا کې یتبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ممن د هغه چا نه ینقلب علی عقبه چې اوړي په خپلو پوندو باندې. نو چې دا کم خلک د نبی علیه السلام د حکم نه په خپلو پوندو باندې پاستر واوړي هغه طرف ته ځي دا خلک هم معلومول او دا قبله بدلیدل او مخکې هغه قبلې ته مونځ کول او اوس دې قبلې ته راوړېدل واقعي دا کار ګران دی. چې یو سړي ټول عمر هغه طرف ته مونځ کړی او هغه دې طرف ته قبله مخ راړی نو دا کار ګران دی. لیکن الله وایي په هغه چا ګران نه دی چاته چې الله هدایت کړی. ولې مقصد خو جهاد نه دی که نه، مقصد د الله حکم دی او د الله حکم ته تنې ښودل دا د هر چا کار نه دی. وان کانت لکبیرة او بېشکه ده دا تحویل قبله لکبیرة خامخه ګرانه الا علی الذین مگر په هغه کسانو باندې نه ده هدى الله چې الله تعالی ورته هدایت کړی. وما کان الله لیضیع ایمانکم په دې یو آیت کې هر ټوکړه ځان له ځان له معنی لري. اوس د دې څه مطلب دی؟ الله وایي نه دی چې ستاسو ایمانونه ضایع کړي. دا د یو صحابو جوابو. بعضو صحابو دا وویل چې ټیک ده من خو بیت المقدس طرف ته مونځ وکړو او اوس راتاو شو بیت الله طرف ته. زمونږ داسې رونه مسلمانان په هغه زمانه کې صحابه وو چې هغو بیت المقدس طرف ته مونځ وکړو او بیت الله طرف ته چې کم ټایم کې حکم راوړېدو هغه ټایم کې هغو د دنیا نه تلي. نو هغه صحابه چې هغو بیت الله د سره نه قبله نه ولیدلې نو د هغو به څه حکم او یا چې موږ کوم تیر شوي منځونه کړي د هغې به څه حکم. دا سوال پیدا شو که نه چې قبله زمونږ بیت الله ده نو هغه مخکې چې موږ بیت المقدس ته کوم منځونه کړي دي نو د هغې به څه حکم یا چې کوم مسلمانان د بیت الله د حکم قبله حکم کېدو نه مخکې وفات شوي د هغې به څه حکم نو الله ورته وفرمیل وما کان الله لیضیع ایمانکم. نو دلته ایمان په معنی د صلات دی. الله ستاسو ایمانونه یعنې ستاسو منځونه نه ضایع کوي. لهذا چې کوم هغه طرف ته شوي دي که ژوندو کړي دي او که دنیا نه تللي دي اوس د ټولو منځونه الله نه ضایع کوي. هغه به په خپل ځای باندې هغې باندې به تاسو ته پوره اجر میلاویږي. لهذا د زړو منځونو قضا په چا باندې نشته. وما کان الله لیضیع ایمانکم او نه دی الله تعالی چې ضایع کړي ایمانکم یعنې ایمان ستاسو یعنې مونځ ستاسو. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بېشکه الله تعالی په خلکو باندې لرؤوف خامخه نرمي کوونکی دی رحیم رحم کوونکی دی. اوس دا نبی علیه السلام دغه احوالو ذکر کوي چې تا به بار بار بره کتل نو قد نرا تقلب وجهک په تحقیق سره مونږ ولیدل تقلب وجهک ستا مخ اړول فی السماء اسمان طرف ته نو فلنولینک قبلة نو خامخه مونږ به اړو تا لره قبلة داسې قبلې طرف ته ترضاها چې تا هغه قبله خوښې. نو الله ورته وایي اوس به مونږ هغه قبلې طرف ته واړو چې ته خوښې. نو لهذا چې مونږ دې اړو نو هغه حکم راغی وایي فولي وجهک شطر المسجد الحرام واړه خپل مخ په طرف د مسجد حرام. دې حکم کې ګورئ ډېر زیاته لویه فلسفه ده.
ګوره شطر طرف ته وي تاسو مخ واړوئ په طرف د مسجد حرام اوس ګوره چې کوم سړی په بیت الله ته مخامخ دی نو دی به د بیت الله عین بیت الله طرف ته مخ کوي او چې کوم سړی د مسجد نه بار دی نو ضروري نه چې هغه د خامخه که داسې ویلي وی فولي وجهک الی بیت الله تاسو بیت الله ته مخ کوئ نو ما ته ګوره اوس دا زمونږ قبله چې ده دا زمونږ تاسو له دې ځای نه اوس مثلا اوس خو د جازونو زمانه ده که د دې ځای نه एकदم سړی جاز پاسئ او داسې په سیدایي باندې روان شي د دې زمونږ د جومات د دې قبلې نه نو چې کله زی کېدی شي دا د کعبې په خوا د بیت الله په خوا ور نه شي کېدی شي دا یو 10 کیلومتره په دې خوا طرف تیر شي نو موږ ته خو بیا په قرآن کې ویلي چې ته بیت الله ته مخ که نو موږ او دا خو موږ بیا مخ بیت الله طرف ته نه دی ګوره قرآن د ټولې دنیا دپاره راغلی د ټولې دنیا دپاره اسانتیا ته ګوره نو بیت الله یې ونه وایو مسجد حرام یې ونه وایو او د مسجد حرام سره اله ونه وایو چې مسجد حرام طرف ته نو که بیت الله نه نو کم از کم د مسجد حرام خو خور دی هغې طرف هغه اله یې ونه وایو شطر لفظ یې وایو شطر دې ته وایي کم طرف ته چې مسجد حرام دی هغې طرف ته مخ کوي خوا که ستا مخ مسجد حرام ته دی او که نه دی نو مسجد حرام زمونږ نه کم طرف ته دی مغرب طرف ته دی نو لہذا زمونږ نه مغرب طرف ته مسجد حرام دی دې طرف ته دی نو مونږ ته ویل کم طرف ته چې مسجد حرام دی نو هغه مسجد حرام ته مه مخ کوه بلکې مسجد حرام چې کم طرف ته دی هغه طرف ته مخ که نو لہذا د ټولې دنیا دپاره څومره غټه اساني شوه لہذا که ته اوس د دې ځای نه قبله په مخه کې نو کیدی شي د بیت الله په چاته هم ور نه شي او کیدی شي زمونږ دا قبله چې ده نو کیدی شي د جدې په خوا شا کې مونږ سیده ولاړ یو خو موږ ته خو لکه نه بیت الله ویلی دی او نه د مسجد حرام عین عمارت ویلی دی موږ ته ویلي وي مسجد حرام او بیت الله چې شطر ګوره د قرآن په یو لفظ کې څومره غټه فلسفه پرته ده هغه طرف ته مخ کوي نو موږ ته چې څوک وایي دې طرف ته څه دي موږ وایو دې طرف ته قبله ده دې طرف ته بیت الله اگر که زما او ستا مخ ورته نه دی دیو ځینې علما هغه علما چې هغه بیا د فلکیاتو ماهرین دي او چې کوم د سمت قبله تعیین کوي نو هغه لکه د دې ریاضي او د جیومټري په طرز باندې هغه داسې وایي چې ته به لکه یو زاویه جوړه کړي یو زاویه د مغرب طرف ته او په سنټر باندې یو زاویه جوړه کړي نو د هغې نه 90 ډیګري زاویه دې طرف ته او 90 دې طرف ته نو لہذا اوس د دې 90 زاویې نه چې یو سړی د دې مین سنټر نه دې طرف ته د 45 درجې پورې د کږېدو گنجایش ته او دې طرف ته د 45 پورې کږېدو گنجایش ته لکه بعینه سنټر باندې دا په چا لازم نه دی داسې څوک کولی نه شي داسې اله اوسه پورې چا ایجاد کړې نه ده چې د مغرب په عین سنټر باندې زما د جومات قبله نو خیر دی دا اوس زموږ سنټر دی د مغرب طرف ته کم طرف ته چې بیت الله دی او کم طرف ته مسجد حرام دی نو که د بعضې مسجد دا قبله چې دی نو که دا لږ هم داسې کږی نو چونکې په 45 درجو کې دننه ده نو گنجایش دی ولې وایي دې ته شطر وایي دې ته طرف وایي دا جهت دی نو لہذا سمت قبله چې علما کله برابرۍ حتی الامکان پکې کوشش کوي خو که د بعضې نیم مسجد قبله که هغه د عین سنټر نه د هغې زاویه که هغه 15 درجې 20 درجې 25 40 درجې پورې 45 پورې گنجایش ته که هغه لږ داسې کږم تلي نو بیا هم وایي دا هم شطر المسجد الحرام دی دا هم په طرف د مسجد حرام دی نو هم دې طرف ته او هم دې طرف ته نو دا دومره لوی سهولت د ټولې دنیا دپاره دا صرف او صرف د یو لفظ راوستو چې الله په دې قرآن کې نازل کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام عین نه الى المسجد الحرام مونه وایو الى بیت الله مونه وایو الى شطر المسجد الحرام د مسجد حرام طرف ته تاسو مخ کوي نو دا پکې د قرآن یو عجیب و غریب حکمت دی په دې کې نو لہذا نبی علیہ السلام ته تاسو خپل مخ واړوئ او صحابو ته وایي تاسو خپل مخ واړوئ نو لہذا قد نرى تقلب وجهك في السماء فتحقیق سره مونږ لیدل تقلب وجهك ستا د مخ اړول فی السماء اسمان طرف ته فلنولینک قبلة نو پس خامخه مونږ به اړو تعالی را قبلة داسې قبله طرف ته ترزاها چې ته خوښې هغه قبله لره نو فولی وجهک نو واړه خپل مخ مبارک شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحیث ما کنتم ګوره الای پکې استعمال نکو بس مخ واړه په طرف د مسجد حرام چې کم طرف ته مسجد حرام دی اوی صحابه تاسو واوري وحیث ما کنتم او کم ځای کې چې یی تاسو فولوا وجوهکم شطره نو تاسو خپل مخونه واړوي شطره په طرف د مسجد حرام
اوس د یهودو یو خیانت دلته ذکر کوي، هغه دا چې ګوره دلته یو طرف ته دیو اعتراض کوي، وی نبی علیہ السلام د بیت المقدس نه دې طرف ته مخ ولې راواړو، او بل طرف ته په تورات کې دا لیکلیم دي چې د اخرنی پیغمبر قبله به بیت المقدس نه بلکې بیت الله وي. نو یهود ګوره دومره شیطانت کوي، دا خبر هم د ځان څخه پټه ساتلې ده چې نبی علیہ السلام بیت الله ته مخ راواړو، نو تاسو په ایمان نه وړئ، ولې چې د تورات هغه خبره صحیح شوه چې یاره خبره ښکاره شو چې ګوره د اصل قبله دا ده. وان الذین اوتوا الکتاب، او بشکا کسان چې ورکړی شوی د کتاب، لا یعلمون خامخا هغو پوهېږي انه الحق من ربهم چې بشکه دا تحویل د قبلې دا حق دی من ربهم د دیو د رب د طرف نه. وما الله بغافل عما یعملون، او نه دی الله تعالی بې خبره د هغه نه چې دیو کوم عملونه کوي. اوس نبی علیہ السلام او صحابه ډېر زیات پریشان چې اوس په څه طریقه دا یهود راضي کو، دا نسوارا اعتراض کوي، دا راضي کو کنه هر قسمه اعتراضونه په نبی علیہ السلام. یهود ویل وای دا پیغمبر ځکه نه منو چې د مخ زموږ د قبلې نه بل طرف ته واړو، او مشرکینو به سویل، مشرکینو به ویل وای مخکې وای قبله بیت المقدس د پلار نیکه قبلې طرف ته را مخ کو، ان قریب بیرته زمونږ دین ته را روان دي. لکه نبی علیہ السلام په هغه کې به دا ویل، لکه چې مکې طرف ته او د بیت الله طرف ته مخ کو، نو په ټایم کې خو په بیت الله باندې قبضه د مشرکین و، نو هلکه وای سړی وای د پلار نیکه دین لره روان دی، ښه ورو بیرته خپل آسماني شریعت ته ورو هیر کېږي. نو یهودو به ویل وای د پیغمبرۍ نه د نورو انبیاو نه خلاف ورزي وکړه، مشرکین ویل زمونږ دین طرف ته را روان دی، او منافقینو به ویل نعوذ بالله وای دا څنګه پیغمبر دی، حیران او سرګردانه دی، کله هغه طرف ته مخ کوي کله دې طرف ته، نعوذ بالله. نو الله فرمایل نبی علیہ السلام ته چې ته د داسې درې قومونو په منځ کې ژوند تیرې، یو طرف ته مشرکین دي د هغو خولې کولاو دي راپسې، بل طرف ته یهود دي، بل طرف ته منافقین دي. نو ته اوس د هر یو د مطمئن کولو کوشش مه کوه، کم کم به مطمئن کې او کم کم به ته دغه کې په دلیل باندې به چې دی نو هغه به ته به د هغه سر خلاصې. نو الله فرمایي که ته هر قسمه دلیل راوړې دیو ته، نو ما تبعو قبلتک، دیو ستا د قبلې تابعداري نه کوي. نو که ته وایې چې زه یهودي مطمئن کوم، که ته وایې چې زه مشرک مطمئن کوم، نو په دې خبرو د سره نه دیو نه مطمئن کېږي. لہذا په خپل دین باندې کلک ودرېږه او د دیو د مطمئن کولو اړو فکر مه کوه. ولئن اتیت الذین، ولی چې دا د ضد او د عناد د وجې نه مني، نو ولئن اتیت الذین، او کچرې ته راتلل وکړي هغه کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړی شوی د کتاب، پس سر راتلل وکړي بکل آیت د هر قسمه دلیل سره، نو ما تبعو قبلتک، نو دیو تابعداري کوونکي نه دي ستا د قبلې، وما انت بتابع قبلتهم، او نه ته تابعداري کوونکی د دیو د قبلې، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، او نه د دیو بعضې تابعداري کوونکي د بعضو د قبلې، نه په خپل منځ کې د یو بل قبلې مني، نه ستا قبله مني، نه ته د دیو قبله مني. نو لہذا کچری ته په دوی پسې روان شوې، نو بیا به چې کوم دی نو ستانه کمی شوی. ولئن اتبعت اهواءهم، او کچری تابعداري وکړي ته د دوی د خواهشاتو، من بعد ما جاءک من العلم، پس د هغې نه چې راغلی دی تا ته علم، نو انک اذا لمن الظالمین، نو بېشکه ته به په هغه وخت کې لمن الظالمین خامخه د کمي کوونکو نه. الذین آتیناهم الکتاب، او یهود ته که هر قسمه دلیل راوړې نه مني، ولې یوازې ستا دا ذات چې دی دام یهود داسې پیژني لکه سړی چې خپل زوی پیژني. د یهودو نه به وایي پخواني کتابونو کې چې د نبی علیه السلام کوم علامات ویلي هغې په نبی علیه السلام کې لفظ په لفظ موندي وایي د سړي نه به خپل زوی خطا شي، لیکن د یهودو نه به نبی علیه السلام نه خطا کېدو چې دا رښتونی پیغمبر دی. او د دې ګواهي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه په خپله کړې وه. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې نو دا د یهودیانو عالم، او چې نبی علیه السلام مسجد نبوي ته کله راغی مدینې منورې ته، نو دله چا اطلاع ورکړه وایي هغه پیغمبر راغی. د ویل ورېږه زه ورځم زه یې ګورم چې دا صحیح پیغمبر دی که نه دی. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وایي زه چې کله ورغلم مجلس ته ورننوتم، وایي چې زما څنګه په پیغمبر علیه السلام باندې سترګې نظر پې زما ولګېدو، نو الله تعالی نبی علیه السلام له یو ظاهري خوبصورتي م ورکړې وه. وایي د نبی علیه السلام په رنګ کې انتهایي سپینوالی هم نه او نه پکې انتهایي سوروالی و، درمیاني ګندمي رنګ و د نبی علیه السلام. خو د مخ به د لرې نه پړقا کوله، او کوم انسان چې به एकदम ولیدو یا به تېرېدو، داسې یو روب ول الله تعالی ورکړو. او د میاشتو میاشتو پورې چې نبی علیه السلام به دلته ناستو، نو یوه میاشت چې دې طرف ته مزل وکړي، یوه میاشت دې طرف ته، دې طرف ته، هر طرف ته یو میاشت مزل باندې به د کافرانو په زړونو باندې روب پروت و چې په دې علاقه کې نبی علیه السلام دی. دومره روب الله تعالی نبی علیه السلام له ورکړو. او نبی علیه السلام په وجود نه وای دومره لوړ هم نه چې سړی بد ښکاري، او دومره چیت هم نه چې سړی پې بد،
لیکن د هغې باوجود په ډېرو خلکو کې چې به روانو نو ښکاره ځلېدو به پکې نبي علیه السلام او په ناستو کسانو کې به واضح هغه پته لګېده چې دا دی دومره به د نبی علیه السلام پته لګېده او حالان کې د نبی علیه السلام ځان له نشست نه و د ټولو صحابو سره په جومات کې یو شان دقه شان ناست نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي وایي زه چې راننوتم او زما د نبی علیه السلام په چهره مبارک باندې نظر ولګېد وایي ما په هغه ټیم کې په ایمان نه وړو او وایي ما په زړه کې ویل چې زما د الله په ذات قسم ما وجهو کذابین دا خلک ورته دروغجن وایي خو دا چهره د دروغجن سړي نه او په هغه ټیم کې ما د نبی علیه السلام نه واورېدو چې دا حدیث یې بیانوي یا ایها الناس افشوا السلام اے ایمان والو تاسو سلام عام کوئ تدخلوا اطعموا الطعام او وصلوا بالليل والناس نيام ناول الافشوا السلام سلام عام کوي دویم دار چې واطعموا الطعام په خلکو باندې خوراکونه وکړي او دریم وصلوا بالليل والناس نيام د شپې په داسې ټایم کې عبادت ته کله کله راپاسئ چې ټول خلک ودی تهجد کوي نو چې دا درې صفتونه تاسو خپل کړل سلام عام کوي د شپې تهجد کوي او کله کله په چا باندې خوراک کوي نو تدخل الجنة بسلام جنت ته ښه په آرام په سلامتیا سره داخل شي ولې دا درې صفتونه دا چا صفتونه د جنتي سړي صفتونه دي وایي دا حدیث ما په اول ځل باندې واورېدو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وایي زه رالم د نبي علیه السلام سره کېناستم ما ورسره خپل تعارف وکړو چې زه پلانکی یم د یهودو عالم یم تا باندې ایمان نه وړل غواړم نبي علیه الصلاة والسلام راته دعا وکړه وایي ما ورته وایي چې زه د خپل ایمان اعلان لا نه کوم ولی وای دا یهود ډیر گمراه خلک دي دا بیا په ما باندې قسمه قسم اعتراضات او تهمتونه لګي نو اول ته زما ازمه خوګه په دوی باندې وای څنګه وای زه به یو ځای کې پناه کینم او ته زما په باره کې ردیونه معلومات وک وای عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ هغه پردې نه شاته پټ کینو او يهود راو غوښتو او نبی رسول الله ول دین دعوت ورکو نو هغه يهود ټول ویل چې د الله رسول ته ځان ته د الله رسول وي خو موږ دې نه منو نبی رسول الله ته فرمایل که په تاسو کې یو عالم را پاسي او ما ومني نو بالکل که زمونږ علماو فیصله وکړه نو موږ به چې دی نو بالکل په تا باندې ایمان نه وړو نو نبی رسول الله ته وفرمایل ستاسو په عالمانو کې عبدالله ابن سلام نومې عالم شته وایي هاو وایي که هغه ما تسلیم کړي هغه وایي دا کیدی نه شي چې تا تسلیم کړي وایي هغه څنګه سړی دی وایي هغه خو په موږ کې د شریف دی پلار شریف او خاندان شریف ډېر عزتمن سړی دی هغه به موږ ډېر لوی عالم دی وایي که هغه ګواهي وکړي وایي نشي کولی نبی علیه السلام وایي کوي کی وایي نشي کولی نبی علیه السلام عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ته اشاره وکړه وایي راشه چې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه راغی هغه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله زه ګواهي کوم چې الله یو دی او دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی نو یهود وایي څه ویل وایي دا ویله بله د ده په ګواهۍ موږ ایمان نه وړو دا خو په خپل هم چې کم دی نو د نسل نه کم دی او دغه شان د پلار هم داسې و الټی پې کنځلې اوبه دې ردې پسې وتړلې نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نبي علیه السلام ته د الله رسول ما راته نه وي چې دا داسې قسمه قوم دی نو دا خره چې اول ته زما په باره کې ته کلمات واورېدو که نه وروستو به دوی په ما پسې څه څه ویل دقې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نه چا تپوس وکړو چې دلته په قرآن کې الله وایي چې یهود د نبي علیه السلام داسې پېژني لکه سړی چې خپل زوی پېژني وایي دا خبره څنګه ده هغه وایي د زوی په پېژندو کې به هم سړی کله کله خطا شي خو موږ چې په تورات کې د نبی علیه السلام کوم علامت ویلي هر یهودي چې تورات یې ویلی نبی علیه السلام چې را رواني داسې پېژني چې دا صحیح پیغمبر دی او مقه د تورات والا پیغمبر دا دی چې کوم تورات کې کوم تذکره راغلی وه خو نه مني د څه د وجې نه د زید او د عینات د وجې نه نو نبی علیه السلام ته وایي چې که ته د قبلې په بدلېدو ډېر دلیلونه پیش کړې نو قبله به دې څه ومني تا نه مني الان کې پېژني دي صحیح نو تا پیژنې ومني دي نه نو قبله به رسه څه ومني نو ځکه نبی علیه صلات وسلام ته تسلي ورکوي چې د داسې خلکو پروا مه ساته الذین آتیناهم الکتاب هغه یهود چې موږ ورکړی دی هغوی له کتاب یعنې تورات یعرفونه نو پیژني هغوی د نبی علیه السلام لره کما یعرفون ابناءهم لکه څرنګه چې دوی پیژني خپل زامنو لره وان فریقا منهم او بېشکه خامخه یو ډله د دوی نه لا یکتمون الحق خامخه پټی حق وهم یعلمون او حال دا چې دوی پوهېږي الحق من ربک حق خو هغه دی چې ستا د رب د طرف نه دی نو فلا تکونن من الممترین نو مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه ولکل وجهة هو مولیها نو دام یو جواب دی جواب دا دی چې هلکه یهودو تاسو اسمان په سر راغستی دی ولې ستاسو خپله قبله نه ده بیت المقدس هلکه نصاراو تاسو اسمان په سر راغستی دی چې د بیت الله ته ولې مخ کو ولې ستاسو خپله قبله نه ده مشرق نو چې د یهودو خپله قبله ده بیت المقدس د عیسایانو خپله قبله ده مشرق
عیسایان چې د دنیا په کم ګوټ کې وینو دوی عبادت مشرق طرف ته کوي. ولې؟ اصل کې مریم علیه السلام په باره کې په قرآن کې هم دا راغلي چې دا د کور نه مشرقي طرف ته لاړه نو عیسی علیه السلام پیدا شو مکانا شرقیه. نو دا چې د دنیا په کم ګوټ کې مې دی به مشرق طرف ته عبادت کوي. ولې؟ وایي دغې طرف ته عیسی علیه السلام پیدا شوی مشرق طرف ته. نو وایي یهودو تاسو بیت المقدس قبله ده، د نصاراو چې دی نو د هغې مشرق قبله ده، د آتش پرستو ور قبله ده، د نور پرستو چې کوم دی نو نور قبله ده. نو چې د هر چا خپله خپله قبله ده نو چې داسې نبی علیه السلام له موږ خپله قبله ورکړه نو په دې باندې تاسو څنګه اعتراض کوئ؟ د هر چا خپله خپله قبله ده، هر سړی د خپلې قبلې ته مخ کي. دا خو د الله خوښه ده چې د چا هغه قبله او د چا هغه نه قبله. نو د ټولې دنیا قبلو والا به نه مني او یو د نبی علیه السلام قبله چې ده نو هغه قابل قبول ده. نو لهذا دا د اعتراض محل نه دی. ولکل وجهتون، او د هر قوم د پاره، د هر چا د پاره، د هر ډلې د پاره وجهتون یو جهت دی، هو مولیها چې دی مخکون کې د هغې طرف ته. نو فاستبقوا الخیرات، نو پس مخکېوالی وکئ په نیکو کې. اینما تکونو، کوم ځای کې چې یی تاسو، یأتی بکم الله جمیعا، نو را به ولي تاسو لره الله تعالی جمیعا ټول په ټوله لره. تاسو هر سړی خپلې خپلې قبلې ته مخ کوئ، الله به هم د قیامت پر ورځ حساب کتاب لره ولي، بیا به پته ولګي چې د چا قبله صحیح ده او د چا غلطه ده. ان الله علی کل شیء قدیر، بشک الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی. بیا الله تعالی وایي چې کوم ځای کې مې نو بس مخ واړوه مسجد حرام طرف ته. څو ځلې ویل؟ 3 ځل. تیر شوي آیت کې مې ویل مسجد حرام طرف ته مخ، دلته مو مسجد حرام طرف ته مخ، دې پسې لاندې آیت کې بیا وایي مسجد حرام طرف ته مخ. نو علما حیران او پریشان دي چې یا الله یو ځل به دې ورته ویلي وي، یو ځل به دې ورته ویلي وي. نو تا نبی علیه صلات وسلام ته د یو په ځای باندې څو ځل ویل؟ 3 ځل. وایي مخ هغه طرف ته. وایي اولنی جواب دا دی چې څومره په دې بیت الله په دې قبله باندې یهود چې دی نو هغه پې بلوه کېده، دومره ورته الله تعالی بار بار وایي چې یو سړي له په یو کار باندې غوسه ورځي او ته د هغه خلافه خبره به لکه اوس مثلا یو سړی دی وایي دا به دې ځای کې نه کښېني، بل سړي نیولی وایي ته به دلته نه کښېنې، زه ورته وایم کښېنه دغه ځای کې، کښېنه او کښېنه. نو زما د 3 ځل ویلو د وجې نه به هغه 3 ځل په هغه باندې اوبه واوړي. نو یهود ویل ولې دا قبله بیت الله شوه؟ الله وایي ستا قبله هم دقه بیت الله د مخ کوته، ستا دا قبله هم دقه بیت الله د مخ کوته، ستا دا قبله هم دقه بیت الله د مخ کوته. نو چې څومره یهودو اعتراضونه کول دومره ته الله تعالی په تاکید سره 3 ځل ویل. یو جواب علماو دا کړی چې دا حکم لږ عجیب و غریب و، اعتراضات پرې ډېر و، ځکه الله تعالی دا بار بار وایي زه راته وایم چې دې طرف ته مخ کا، دې طرف ته مخ کا، دې طرف ته مخ کا، دنیا دې ټوله څه ویه به وایي. یوه ده. دویمه خبره چې ده نو هغه دا ده چې اول ځل یې ورته ویل مخ کا، نو هلته یې د نبي علیه صلات وسلام د رضامندۍ ذکر وکړو. دا قبله ستا خوښه ده نو ځکه ورته مخ کا. نو دا یې د نبي علیه السلام د خوښې د وجې نه وویل. دلته وایي وانه للحق، دې قبلې ته مخ کا ولې چې دا قبله حق هم ده، او په آخر کې ورته وایي دې قبلې ته مخ کا ستا خوښ هم ده، حق هم ده، او دا حکم د قیامته پورې دی. ګوره دې داسې یو مثال شو لکه زه تا ته وایم دا کار وکړه، ولې ما خو نه غوښته خو ستا خوښه ده جویک. نو اول کې داسې تذکره وه چې دا قبله ستا خوښه ده نو ځکه ورته مخ کا. نو ذهن کې دا سوال راتلی شو چې دا د نبي علیه السلام په خوښه کار وشو، کیدای شي د الله خوښه نه. نو په دې دویم ځل ویل، په اول ځل ویل دې قبلې ته مخ کا ځکه چې ستا خوښ، په دویم ځل ویل قبلې ته مخ کا ستا خوښ هم ده، خو ګوره خبره هم حق ده، ستا خوښه د حق مطابق ده. او دریم نمبر ټیک ده زما خوښ هم ده او حق هم ده، خو د څه وخته پورې؟ نو په دریم آیت کې وتل د قیامته پورې. نو لہذا په اولنی مخ کولو کې د نبی رسول الله د رضامندۍ ذکر دی، په دویم مخ کولو کې د حق ذکر دی، او په دریم مخ کولو کې د دوام او د استمرار ذکر دی. نو اوس ګوره دا دویم نمبر یادوي. ومن حیث خرجت، او کوم ځای نه چې راوځې ته، نو فولي وجهک شطر المسجد الحرام، نو واړه خپل مخ په طرف د مسجد حرام. وانه للحق من ربک، بشک دا قبله تحویل قبله دا خامخا حق دی ستا د رب د طرف نه. اینه نو د حق ذکر وشو، ترزاهو کې د رضامندۍ ذکر ودلته د حق. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله تعالی بې خبر د هغه نه چې تاسو کوم عملونه کوئ. و دریم ځل باندې ومن حیث خرجت، او کوم ځای نه چې ته راوځې، نو فولي وجهک شطر المسجد الحرام، نو ته مخ واړوه په طرف د مسجد حرام. اوې صحابه او تاسو هم چې کوم ځای کې نو دائمي او د قیامته پورې مخ مسجد حرام طرف ته اړوئ. کوم ځای کې چې تاسو نو واړوئ خپل مخونه په طرف د مسجد حرام. اول مسجد حرام ته د قیامت پورې مخ کوي چې د دې کافر استاسو خلاف څه دلیل پاتې نشي. ولې؟
که نبی علیه السلام کعبې ته نه وی مخ کړی نو د یهودو به اعتراض کولی چې دا څنګه پیغمبر دی د ده په علاماتو کې خو لیکلي چې دی به د بیت الله والی د ده قبله به بیت الله او د ده مخ بیت المقدس طرف ته دی نو که تا مخ نه وی کړی نو دیو به ستا خلاف دا دلیل پیش کولی نو چې ما ستا مخ بیت الله ته کو نو د دیو سره هغه دلیل هم ختم شو لئلا یکون للناس دې دپاره چې نه د خلکو دپاره ستا خلاف څه حجت الا الذین ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظلم یې کړی د دوی نه نو فلا تخشوهم نو مه یریږئ د دوی نه واخشوني ویریږئ زما نه او الله وایي زه به دا قبلې تعالی قبله مې ځکه بدل کړه چې نور نعمتونه به م زه په تا باندې پوره کوم ولاتم نعمتي علیکم او دې لپاره چې زه پوره کړم خپل نعمت په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو په سمه لار شئ تاسو په هدایت شئ څه طرف ته الی قبلة ابراهیم د ابراهیم علیه السلام قبلې طرف ته کما ارسلنا فیکم رسولا منکم د کما ارسلنا تعلق چې کوم دی نو دا د ما قبل د ابراهیم علیه السلام د دعا سره دی لکه مطلب چې څنګه مې د ابراهیم علیه السلام دعا قبول کړه د کعبې په باره کې چې بیت الله یې آباد کو نو دقه شان د ابراهیم علیه السلام دعا مې قبول کړه د پیغمبر علیه السلام په باره کې چې رسول مې راته راولېږو نو ابراهیم علیه السلام بیت الله ته هم دعا کړې وه او د بیت الله خواوشا اوسیدونکو ته هم دعا کړې وه نو الله وایي چې څنګه مې هغه دعا قبوله کړه داسې مې والا بله دعا قبوله کړه د څه چې الله یو پیغمبر ورته راولېږي نو هغه دعا هم قبوله شوه نو کما ارسلنا فیکم نو لکه څرنګه چې مونږ رالیږلی په تاسو کې یو رسول ستاسو نه یتلو علیکم آیاتنا چې لولي په تاسو باندې زمونږ آیاتونه ویزکیکم او پاکوي تاسو لره ویعلمکم الکتاب والحکمه او تعلیم درکوي تاسو ته د کتاب یعنی د قرآن والحکمه یعنی د شریعت د احادیثو ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او تعلیم درکوي تاسو ته د هغه لم تکونوا تعلمون چې نه وی تاسو ته د هغې علم نو فذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یادوئ ما په اطاعت سره اذکرکم نو زه به تاسو یادوم په ثواب سره واشکروا لی او شکر وباسئ زما ولا تکفرون او انکار مه کوئ یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین د مؤمنانو ته एकदम د صبر تلقین ولی وشو ځکه چې د دې قسمه قسم اعتراضاتونه او د قسمه قسمه خبرونه صحابه ډېر زیات پریشان شو نبی رسول نو الله ورته ویل لکه صحابه او مؤمنانو تاسو وز داسې بې صبره شوئ تاسو باندې خو ډېر زیات مسایل نورم را روان دي جهاد را روان دی کله به دنه څوک شهیدان کیږي کله به دنه مال زی د الله په لاره کې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات زه خو په آینده زمانه کې ستاسو ډېر ازمیښت کوونکی یم تاسو به ازمایم څه کله به مال کمیږي کله به د باندې ير راځي کله به دنه خلک ځي کله به دنه څوک شهیدان کیږي نو په هغې کې به بیا تاسو څه کوئ تاسو خو د یهودو اعتراضونو ته دومره بې صبره شوئ نو مه بې صبره کېږئ یهود به ډېر سوئ تاسو ته چې ډېر دغه شو لکه تکلیف درته زیات شو اعتراضات زیات شو نو موس کوئ او صبر کوئ الله یادوئ او آینده زمانه کې هم په تاسو باندې مصایب را روان دي او چا چې د الله د دین دپاره د الله دپاره صبر وکړو نو الله به ورله څه ورکوي اولئک علیهم صلوات من ربهم نو د صبر کوونکو دپاره دلته هغه انعامات ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مدد طلب کوي په صبر سره او په مانځه سره ان الله مع الصابرین بشک الله تعالی د صبر کوونکو سره دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله آینده زمانه کې به پتا سو کې شهدا راځي په هغې به هم صبر کوئ او په زمن کې ورسره د شهید فضیلت هم بیان کو موایا هغه چا ته چې شهید کړه چې د الله په لاره کې امواتون چې دی مړي دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو ته د هغو د ژوند شعور نه تاسو خو وایئ شهید شو قبر کې کېدی نو تاسو ته خو پته نه لګي لیکن هغو شهداو ته په خپله پته ده چې موږ په کم حیات سره یو نو هغه ژوندي دي ولنبلونکم او خامخ مونږ به ازمایو تاسو بشیء من الخوف په صحیح د خوف سره والجوع په لوږې سره ونقص من الاموال او په کموالي د مالونو والانفس او د نفسونو والثمرات او په کموالي د میوو مونږ به تاسو ازمایو وبشر الصابرین او زیر ورکوي صبر کوونکو ته الذین اذا اصابتهم مصیبة دا هغه خلک دي چې کله ورسیږي دوی ته څه مصیبت نو قالو دوی وایي انا لله و انا الیه راجعون بېشکه موږ د الله دپاره یو و انا الیه راجعون او بېشکه موږ د الله تعالی طرف ته راجعون واپس ګرځېدونکي وو دا لفظ انا لله و انا الیه راجعون دا د صبر دپاره بهترین هتیار دی زه تاسو سره دې په باره کې مختصر یو فضیلت بیانوم وایي چې د کم مصیبت په وخت کې چا انا لله و انا الیه راجعون ووایو الله به د دې مصیبت په بدل کې د هغې په بدل کې بدله د هغې نه غټه خوشحالي ورکوي ام سلمه رضی الله عنها فرمایي دا د نبی علیه صلات وسلام بیبي محترمه ده ازواج مطهراتو کې ده
خو د مخکې نه دا د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه په نکاح کې وه. نو د ښځې او د خاوند ډېر ښکلی ژوند خو بس هغه صحابي په نوجوانۍ کې وفات شو. بیمارو حادثه وه څه بس وفات شو. چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه وفات شو نو دا بیبي ام سلمه رضی الله عنها چې نو دا پسې ډېره زیاته خفه وه. نو دا ام سلمه رضی الله عنها په خپله فرمایي وای ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي و چې چا د غم په موقع باندې انا لله ووایو نو الله به له د دې غم نه غټه خوشحالي ورکړي. وایي زه پر خپل خاوند پسې ډېره زیاته خفه وم خو دا انا لله مې د نبی علیه السلام نه اورېدلی و بس د ډېر غمه مې دا ووایو انا لله و انا الیه راجعون. لکه زما دومره قیمتي خاوند مړلی نو زما سره د صبر بل هېڅ قسمه هتیار او کلمه نشته سوا د انا لله و انا الیه راجعون. وایي چې دا کلمه ما وویله دلته خو مې د نبی علیه السلام په خبره باندې یقینه مو چې الله به د دې غم په بدل کې ماله غټ نعمت راکوي. نو سوچ به مې کوو چې یا خدایه خاوند مې مړلی انا لله و انا الیه راجعون مې ووایو او دلته نبی علیه السلام ویلي دي چې د دې په بدل کې به ورته الله تعالی غټه خوشحالي ورکوي. لا داسې به کومه خوشحالي چې زمانه به زما خاوند یې ورکړي. لکه که دنیا کې ما ته غټه خوشحالي میلاو شي خو زما د خاوند ځای خو نشي ډکولی. خو بهرحال بیا ما انا لله ووایو وایي سموده پس الله تعالی زه د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې راوستم. نو وایي بیا نبی علیه السلام په خاوندتوب کې زما لپاره د خپل خاوند نه په زر چنده باندې بهتر و. نو معلومه دا شو چې کم سړی د مصیبت په ټایم کې انا لله و انا الیه راجعون وایو نو الله تعالی به د دغې مصیبت په بدل کې دله داسې خوشحالي ورکړي چې د ده نه به دا شته غم دایر کړي. نو الله تعالی دې وکړي چې زمونږ په ژبه باندې د هر غم په وخت کې دا راشي. دیو جن عایشه بیبي فرمای وای چې دا دغه بند شي دا چراغ ډیوه لکه نن سبا موږ بل بجلی چې لاړ شي نو ام تاسو انا لله و انا الیه راجعون وای. نو ما پروس کالم په درس کې دلته ویلو مال زمونږ د پاکستان دا بجلی ولې نه خکېږي ولې چې دا لږه تیاره شي بجلی لاړه او موږ انا لله ویلې نو الله به داسې زورور بجلی را لیږلي وی چې هغه دا ټول غم به ختم شوی خو ما ټول پاکستان په کنځلو شي نو هلته تیاره شي او ټول پاکستان اوسه په کنځلو شي نو مال هغه بجلی کې چې هغه شته کم طاقت یې هغه هم ته خدای والي. نو چې دا مونږ ټول انا لله و انا الیه راجعون ویلې د بجلی په تلو باندې نو الله تعالی به بیا د تیارې د غم په مونږ باندې نه راوستی بیا به راباندې الله تعالی د رڼاګانو هغه دغه راوستی. نو دې وجې نه د هر مصیبت او د غم په بدل کې په موقع باندې انا لله ویل پکاري. نو قالو دی وی انا لله بېشکه مونږ د الله دپاره یو انا الیه راجعون او بېشکه مونږ د الله تعالی طرف ته ګرځېدونکي نو چې کم خلک صبر کوي انا لله وی نو اولئک علیهم صلوات من ربهم دا خلک دي چې د دوی لپاره تعریفونه دي د دوی د رب د طرف نه چې کم سړي صبر وکړو د رب د طرف نه به ورته تعریف میلاو شي تعریفي سرټیفیکیټ به ورته میلاو شي یا صلوات په معنی د تعریف یا صلوات په معنی د مغفرت و رحمتنا او رحمت دی و اولئک هم المهتدون دا خلک هم دوی هدایت موندونکي دي. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه. چې څنګه د بیت الله په باره کې د مشرکینو اعتراض او د یهودو اعتراض چې دا ولې قبله شوه دغه شان د حج د حکم متعلقم د بعضو مشرکینو اعتراض او د بعضو صحابو په زړه کې دا یو شک هغه شک دا چې دا حج خو ګوره د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه را روان دی. بیت الله چې کله ابراهیم علیه السلام جوړ کو نو دا جبل ابي قبیس ته وختو واذن فی الناس بالحج قرآن کې الله وایي مونږ ورته وایي چې ته اعلان وکړه. تاسو ته پته ده مونږ چې حج او عمرې له ځو مونږ ولې وایو چې لبیک اللهم لبیک یا الله زه حاضر یم. لبیک خو هله وایي چې کله ستا نوم چا ویلی ستا حاضري چا اخیستي. نو ابراهیم علیه السلام چې بیت الله جوړ کو نو الله ورته ویل اعلان وکړه نو هغه ویل یا الله په دې دشتو بیابانونو کې چا ته اعلان وکړم نو الله ورته وفرمایل اعلان کول ستا کار دی د انسانانو غوږونو ته رسول زما کار دی. وایي په هغه وخت کې چې څومره انسانان ژوندي وو د هغو غوږونو ته الله د ابراهیم علیه السلام د آواز ورساو او په هغه ټایم کې چې کوم انسانان دنیا ته نو راغلي روحونه موجودو نو د هغه روحونو ته الله تعالی د آواز رسولی وایي په هغه ټایم کې چې کوم روح لبیک ویلی نو الله تعالی به هلته حاضرۍ او دی به چې دی نو دی به ځي دی به لبیک اللهم لبیک وایي. تاسو ته پته ده چې کله ته احرام وتړې د حج یا د عمرې نو یو ځل لبیک اللهم لبیک ویل دا ګوره واجب دی. چې چا لبیک اللهم لبیک ونه وایو نو ګوره بیا یې حج د سره نه شروع شو نیت د دې نه دی زموږ. نو هسې د کپړې اغوستو ته د دوو څادرو سپینو څادرو اغوستو ته احرام نه وایي دوه څادرې خو به واغوندې
خو یو به نیت کې او د نیت سره به تلبیه وي نو تلبیه لبیک اللهم لبیک. بهرحال دا تلبیه ویل چې دی نو دا واجب دی. یو کس ویتلی او بیا راغی چا ورته ویل چې لکه حج څنګه وایي چې یاره خدای دې دې ساته د مزغونه خلاص کړي ولي وایي یوه چغه وه چې لا 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 لبیک او لا 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 لبیک نو هغه لبیک اللهم لبیک لفظ هم ورته نه ویل. بهرحال یو فرضي قیسه خو بهرحال چا نه مې اورېدلې ده. بهرحال مطلب دا دی چې لکه لبیک اللهم لبیک موږ په دې بنیاد وایو چې یا الله ستا مؤذن ابراهیم علیه السلام چې کوم اعلان کړی نو لبیک زه ورته حاضر یم دا دیر عالم وله دا لبیک موږ په دې بنیاد وایو. اوس دا حج او عمره چې وه نو دا وه دغه د زمانې نه د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه خو په منځ کې پکې په زرګاو ابراهیم علیه السلام او د نبی علیه السلام په زمانه کې په زرونو کلونه تیر شوي ډېره زمانه تیره شوې ده نو هغه د حج هغه حولیه ډېره بدل شوې وه هر چا پکې د ځان نه خبرې ور داخل کړې وې نو هغه اصلي د حج چې کوم بنیاد شکل و شبهات هغه ختم کړو. بیا نبی علیه السلام چې کله حج پره شو نبی علیه السلام راغی چې کوم رسومات و بوتان و اغار سې دې ختم کړو. اوس د صفا مروه په باره کې د صحابو په ذهن کې یو اشکال هغه ده چې د دې حج او د دې طواف نه خو منګه دا نور رسومات ختم کړو خو د بعضو صحابو په ذهن کې دا سوچو چې صفا مروه په دې غرونو باندې به یو بوت پروت و په زمان جاهلیت کې. نو دا صحابه وایي موږ چې کله مسلمانان شوي نو نو چې صفا له به رالو نو هم دې بوت ته به سجده وکړه سلام به ورته وکړو بیا به ترې روان شو. چې مروه له به لاړو نو هلته به بل بوت پروت هغې ته به هم دا چل وکړو. نو دا صحابه چې مسلمانان شو نو د دې صفا مروه په باره کې شک شو چې آیا دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه د عمل را روان دی صفا مروه او که نه زمونږ د مشرکینو پکې یو رسم پیدا کړی او دا شک پکې د څه د وجې نه دا بوت د وجې نه چې دلته خو به بوتان پراته وو. نو د صحابو په ذهن کې دا سوال پیدا شو چې د صفا مروه دا چکر چې دی نو دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه د احکام حج کې نه دی بلکې دا پکې د مشرکینو د بت د استعلام د وجې نه شروع کړی. نو دلته الله آیت نازل کو چې نه صفا مروه دا د مشرکینو رسم نه دی ان الصفا والمروه من شعائر الله دا د الله د خدای د احکاماتو نه د الله تعالی د حکمونو نه یو حکم دی. نو فمن حج البیت او اعتمر څوک چې حج کوي یا عمره کوي نو فلا جناح علیه ان یطوف بهما نو په حج عمرې والا باندې هېڅ ګناه نشته چې دا د صفا مروه چکر ووایي. دیو دا خیال و چې هسې نه چې ګناهګار شو ولې چې دلته خو به پخوانه بوتان پراته وو نو هسې نه چې دا د بوتانو هغه رسم نه وي. نو الله ورته وفرمیل دا د بوتانو رسم نه دی بلکې من شعائر الله دا د الله تعالی د شعایرو نه یو دا نښه ده. ومن تطوع خیرا نو صفا مروه هم وکوي او د دې سره سره که چا اضافي ورسه نوره څه نیکي کولی نو هم ورسره کولی شي. تاسو دا یوه خبره یاد وساتئ که صفا مروه له لاړئ داسې خو انشاءالله هلته خو داسې ګڼه ګوڼئ که ته نه پوهېږې نو خلک ټول یو شان رواني خو هسې ذهن کې یوه خبره یاد وساتئ چې دا چکر به د صفا نه شروع کوو که د مروه نه به شروع کوو. نو صحابو د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو وایي د الله رسوله چې دا چکر د صفا مروه د صفا د برنډۍ نه شروع کړو که د مروه ده وایي نبی علیه السلام ورته وفرمایل وایي فابدؤوا بما بدأ الله تعالی دا هغه ځای نه ابتدا وکړئ کوم ځای نه چې الله ابتدا کړې ده. نو آیت کې الله د کوم ځای نه ابتدا کړې ده ان الصفا د صفا نه نو لهذا اول به د صفا نه راځي. نو چې دې سر ته راورسېد یو چکر شو نو بیا چې بیرته لاړې نو بیا دوه چکره شو. عام طور باندې خلک چې داسې راشي او بیرته تاو شي نو یو حسابوي نو 14 چکرې ووایي تباهي وشي. نو دا به چې کوم دی نو دا به چې داسې رالي نو دا به چې دی نو دا یو شو او چې بیرته لاړې نو دا دوه شو. نو د صفا د ځان له حسابېږي د مروه. زما په خوا کې یو سړی پروت و د پنجابو او دا فریادونه ډېر زیات کول نو ما ورته ویل مال ولې ډېر دغه کې فریادونه کې نو هغې ویل یاره ویل ما ته د مسلې پته نه وه نو وایي موږ ته چا ویلو چې طواف به وکړې نو په یو طواف کې څو چکرې دي اووه او هغه به اووه چکرې چې ووالې نو یو چکر به حساب کړو نو 49 چکرې والې وې. نو بس دا زما په خوا کې پروت نو ما ورته ویل یاره ډېره د ثواب خبره چې سړی دله چاپي وکړي خدمت دله وکړي خو لکه دا کار دی چې ناروا کړی مال موږ ځان له زرې زرې یو که نه موږ به دله چاپي کړي وی. نو غریب داسې فریادونه کول چې ویل زرې زرې شیم وروستو بیا سړی د طواف سره عادت شي خو چې دا نوی نوی د پاکستان نه لاړ شي که نه نو دلته خو ډېر ګرځېدلی هم نه او بل د هغه عبادت کې خپل یو دغه مي د هغه ځای خپل یو اثر مي
نو دغه شان داره چې د حج د احکامات داسې دي الله تعالی په موږ ټولو ولیدی کی چې عملا دې نه کړی که نه و یو عالم کتاب لیکلی په حج باندې خو په خپله تلی نه و نو هغه پخوانۍ زمانه و خلک هم کم و چې طواف یې شروع کړو نو الټی شروع کړو نو خلک داسې ځي او دی داسې روان دی و یو نوجوان نه ونیو ورته یې چې لکه د خدای بنده دومره حج له راتلی پلانکي عالم یو کتاب لیکلی دی هغه خو به دې کتلی وی راغلی وی هغه سر خوړی زه په خپله یم کتاب چې چا لیکلی و نو هغه الټه روان خو لکه مطلب دا ده چې لکه عملي راغلی نه ومه نو سړي نه وارو پر خطا شي نو دغه شان چې کوم دی نو ډېر پویه خلک وي خو هلته په هغه ځای کې چې کوم دی نو هغه ګډوډ شي نو بهرحال الله دې موږ ته بار نصیب کړي او دلته چې کوم دی نو د صحابو د ذهن نه هغه اشکال ویستو چې صفا مروه د بت پرستۍ یادګار نه دی بلکې دا د ابراهیم علیه السلام یادګار دی ان الصفا والمروه من شعائر الله بشک صفا و مروه من شعائر الله ای من شعائر دین الله د الله د دین احکاماتونه حکم دی نه چې د یادګار د بوتانو دی فمن حج البیت او چا چې حج د بیت الله وکړو او یا تمره یا یو عمره وکړه نو فلا جناح علیه نو ګناه دې نه ګڼي یعنی هیڅ ګناه نشته په د باندې ای یطوف بهما دا چې چکر وای په دې دواړو کې ومن تطوع خیرا او چا چې اضافي نیکي وکړه چا چې په خوشحالۍ وکړه څه نیکي نو فإن الله شاکر علیم بېشکه الله تعالی شاکر قدردان دی علیم علم والا دی اوس هغه دوباره هغه یهودو چې کوم حق پټ کړی ګوره د بیت الله په باره کې حق پټ کړی تحویل قبله په باره کې حق پټ کړی د نبی علیه السلام صفات چا ته تورات نه بیانوي نو چې کم خلک حق پټوي نو د هغې دپاره الله تعالی دلته وعید بیانوي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات بشکا کسان چې پټي هغه خبري انزلنا من البينات چې را نازل کړي دي موږ د واضح دلایلونه والهدى او د هدایت نه من بعد ما بیناه للناس پس دا غیر چې موږ بیان کړي دي هغه خلکو ته په کتاب کې اولئک يلعنهم الله دا هغه خلک دي چې لعنت ویلې په دوی باندې الله تعالی ويلعنهم اللاعنون او لعنت ویلې په دوی باندې لعنت کوونکو چا چې حق پټ کړی دی او ښکاره کوي نو په دوی باندې لعنت دی ها که مخکې حق پټ کړی اوس توبه وباسي نو بیا پیسه نشته الا الذین تابوا بېشکه مګر هغه کسان تابو چې توبه یې ویسته واصلحو اصلاح د اعمالو یې وکړه وبینو اوس حق بیانوي نو فاولئک اتوب علیهم نو دا هغه خلک دي چې زه مهرباني کوم په دوی باندې اتوب یعنې توبه قبلوم د دوی وانا التواب الرحیم او وانا التواب نو زه توبه قبلونکی یم الرحیم رحم کوونکی او چې کومو خلکو حق پټو او د توبې توفیق ورته میلاو نه شو په دقه حق پټولو په حالت کې د دنیا نه لاړو نو به دوی د قیامت پورې د الله په عذاب کې وي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر یې کړی وماتوا مړه شوي دي وهم کفارون په داسې حال کې چې دوی کافرو اولئک علیهم لعنت الله دا خلک دي په دوی باندې د لعنت د الله تعالی والملائکه او د فرشتو والناس اجمعین او د ټولو خلکو خالدین فیها همیشه دپاره به اوسیږي دوی په دې لعنت کې یا فیها یا په دې نار کې په دې اور کې لا یخفف عنهم العذاب سپک به نه کړی شي د دوی نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي بر الله وفرمایل چې حق مه پټوئ یهود هم ډېر حق پټ کړی ارس بعضې موقع کې حق ښکاره کولو وخت خلک یې پټ کړي نو حق به نه پټوئ چا چې حق پټ کو نو په دوی باندې لعنت دی خو که توبې ویسته خو خو که توبې وینسته همیشه دپاره به په لعنت کي اوس حق مه پټوئ حق ښکاره کوي نو په حق ښکاره کولو کې د ټول نه غټه حق خبره څه ده هغه د الله وحدانیت دی و الهکم اله واحد ټول دنیا ته دا حق ښکاره کوي چې ګوره زمونږ رب زمونږ د عبادت لایق څوک دی الله نو دغه د حق د ښکاره کولو خبره چې ده نو هغه دا دی او د ملت ابراهیمي اساس او بنیاد هم دا دی چې و الهکم اله واحد اله ستاسو اله یو دی لا اله الا هو نشتره څوک معبود مگر دغه الله دی الرحمن په دنیا کې رحمان دی الرحیم په آخرت کې رحم کوونکی دی و چې الله یو دی دا اعلان وکړي دا حق چرته پټ نه کوي او د دې الله د یووالي دپاره دلایل واورئ دلایل څه دي زیر ته خلاصه کویم ګوره ځمکه او اسمان چا پیدا کړي الله ورځ او شپه څوک راولي الله او په دې دومره طوفاني سمندر کې کشتۍ چا روانې کړي الله دا هواګانې څوک چلی الله دا اوبه څوک راووروي چې وچه ځمکه پې الله را زرغون کړي الله نو او دغه شان دا هواګانې او دغه شان دا وریځې چې په اسمان کې مسخر دي نو الله وایي دې ټولو خبرو ته سوچ وکئ په دې ټولو کې دلیل دی او په دې ټولو کې نښه ده چې الهکم
اله واحد. نو چې دا ټول کارونه یو کس کوي، دا یو ذات کوي، نو عبادت څنګه تقسیم دی په ټولو باندې؟ نو عبادت به هم د چا کو؟ د یو الله. نو ټول وایي لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان فی خلق السماوات والارض، دغه په اله واحد باندې دلایل، بشکه په پیدایش د اسمانونو د ځمکه کې، وخت اختلاف الليل والنهار، او په بدلولو را بدلولو د شپې او د ورځې کې، والفلک التي او په کشتۍ کې، تجری فی البحر چې روانې په دریاب کې، بما ينفع الناس، د هغه څیزونو سره چې خلکو له نفع ورکوي. یعنې د کشتو چې دا دومره مال په مخه کړی. ما په خپله په کراچۍ کې د سمندر غاړې ته ورتلو، نو د دنیا ټینکرې ولاړې وې. یاره خو زه اوس زر به وویم او یا به 2000 وویم او کېدای شي مبالغه شي پکې، خو دا چې څومره زه یم چې څومره د کراچۍ ټینکرې د تیلو دا ټولې ولاړې. ما تپوس وکړو، ما دا ولې؟ وایي د تیلو بیړۍ راغلې ده دا جاز. نو بیا موږ په هغې کې د هغه طرف ته تلو، نو یو داسې عظیم الشانه څیز ولاړو چې زه تا ته نشم ویلی. لکه دا ټول غر چې ولاړو دقه شان شی ولاړو، او د عملې والا لګیاو او د تیلو د راویستو دپاره هغه انتظامات کول. نو دا اوس دا دومره لوی څیز په سمندر کې چا روان کړی دی؟ الله. ولې که الله یې اوبو ته وویل چې لږ ورته ځان الټه کړه، نو هر څه به یې پاستر کړي. د یوې هوا ته وویل ته پرې راشه، هر څه به یې پاستر کړي. نو ځکه الله وایي چې په کشتو کې چې ځئ نو مشیندرۍ ته ډېر ګورئ مه. چا ته ګورئ؟ د الله قدرت ته، چې دا اوبې درته تابع کړي، دا هوا یې درته تابع کړي ده. نو ځکه وایي بما ينفع الناس، دا کشتۍ روانې دي په دریاب کې د هغه څیزونو سره چې خلکو له نفع ورکوي. وما انزل الله من السماء، او هغه چې راوروي الله د اسمان نه من ماء اوبه، فاحیا به الارض، بیا الله ژوندی کوي د اوبو په ذریعه باندې د ځمکه، بعد موتها، پس د هغې د وچوالي نه. وبث فیها من کل دابة، او خواره کړي دي الله تعالی په دې ځمکه کې من دابة، هر قسمه زنده سري، انسانان هم پکې ګرځي، حیوانات هم پکې ګرځي، حشرات هم پکې ګرځي. یا لکه داسې داسې حشرات او داسې څیز به ویني چې پته هم درته نه لګي چې مچ دی، ماشه دی، څه شی دی. خو دا هم الله پیدا کړی دی او د الله په علم کې دی، او سام ول الله ورکړی دی، او مري به څه ټایم، او د دې ټولو علم د الله سره دی. وبث فیها من کل دابة، او خواره کړي په دې ځمکه کې د هر قسمه زنده سرونه. وتصریف الریاح، او د اړولو د راړولو د هواګانو، والسحاب، یو په وریځو کې، المسخر بین السماء، چې تابع دي په مابین د اسمان د ځمکو کې. نو په دې ټولو څیزونو کې لآیات خامخا نښې دي. خو د چا دپاره؟ لقوم، دا قوم دپاره یعقلون چې عقل لري. نو عقل خو ټول لري. نو علما وایي یعقلون نه، یستعملون العقل، چې عقل استعمالوي. عقل خو د ټولې دنیا سره دی، د ټولې دنیا سره عقل دی، خو په دا خبره هغه سړي په ذهن کې راځي چې کوم عقل استعمالوي. نو لہذا چې د الله وحدانیت ثابت شو سره دلایلو، اوس مذمت کوي د هغه خلکو، کم خلک چې د الله د وحدانیت نه بل طرف ته ځي. اوس الله وایي ګوره د توحید د ذکر کولو نه پس و د مشرکینو د غلطۍ ذکر کوي. ومن الناس من یتخذو، یا لکه د دې دومره لوی رب د پیژندو نه پس هم داسې خلک دي چې هغه الله تعالی نه مني، بلکې د الله تعالی سره نور شریکانان شریک کوي. ومن الناس من یتخذو، او ځینې د خلکو نه هغه دي چې نیسي د الله نه ما سوا اندادن شریکانان. او تاسو به الله وایي حیران بشئ، کم خلک چې د الله نه ما سوا د ځان دپاره نور خدایان نیسي، وایي د دې نورو خدایانو سره داسې محبت کوي لکه څنګه محبت چې د چا څه کول پکار دي؟ د الله سره. د الله په نوم به وله دومره غیرت نه ورځي څومره چې به وله بت ته بد وکتل. نو دا وایي د حیرانتیا خبره ده. خو غم یې مه کوه، الله وایي چې د دوی څومره سخت محبت د بوتانو سره دی، اقمره سخت محبت د مؤمنانو د چا سره دی؟ د الله سره. الله وایي ما هم په دې ځمکه داسې کسان پرېښي دي چې مؤمنان ورته وایي، مسلمانان ورته وایي، چې څومره دوی په باطلو خدایانو ننګ کوي، دومره هغوی په چا باندې ننګ کوي؟ په خپل رب باندې کوي. الحمدلله. ومن الناس، او ځینې د خلکو نه من هغه دي یتخذ من دون الله اندادا، چې نیسي د الله تعالی نه ما سوا اندادن شریکانان، یحبونهم کحب الله، دوی محبت کوي د دې غیر الله سره، د باطلو خدایانو سره، کحب الله، په شان د محبت کولو د الله تعالی. لیکن والذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان یې راوړی، اشد حبا لله، هغو زیات سخت محبت کوونکي د الله تعالی سره. ولو یرى الذین ظلموا، ټیک ده تاسو نن د باطلو خدایانو سره محبت وکئ، والله وایي کاش چې تاسو هغه حال نن لیدلی وی، کم حال چې به د دې وي چې کم وخت کې دوی جهنم ویني. نو هغه حال به بیا هغه وخت کې تاسو وینئ. خو کاش چې نن تاسو لږ لیدلی وی چې دیو کله د جهنم ته ور مخامخ شي، دا کم چغې او سورې وی. نو الله دې زموږ حفاظت وکړي. په دې حدیث شریف کې راځي، په دې باب صفت اهل النار
د جهنم والا په دې احوالو کې راځي په مشکات شریف کې دی وای په دې خوله باندې به ولا زنجیر دننه کړی او د ډک او د سمادي په لار به یې راویستی لکه څنګه چې دا تسبه چې ده که نه دا په دې تار کې سړی پوهي دقه شان به د جهنمیان په یو زنجیر کې دقه شان تړلي او وای د یو جهنمي دا بدن به الله دې اور ته دومره غټ کي وای د دې ولې نه واله دې ځه پورې وای که یو انسان دنیایي رفتار باندې روان شي نو په 3 ورځې به د یو جهنمي په ولي باندې تېرېږي او وای دا جبې چې دی نو وای دا به د هر جهنمي نه بار راوتي او د یو بل په جبو به د بره ګرځي الله یې زموږ حفاظت وکړي نو ځکه الله وایي چې دلته خو ځان له باطل خدایان نیولي کاش چې دیو کله زما عذاب وویني هغه حال تاسو نن لیدلی وی نو دیو به څه حالي بیا ولو یرى الذین ظلموا او کاش که لیدلی وی هغه کسانو ظلم یې کړی دی څه شی اذ یرون العذاب کوم وخت کې چې ویني دوی عذاب هلته به ورته بیا پته ولګي چې ان القوة لله جمیعا چې بېشکه قوت او طاقت ټول د الله دپاره دی جمیعا ټول په ټوله نن خو قوت د الله په لاس کې دی وان الله شدید العذاب بشک الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی او دوی چې د کوم خدایانو نه تمه وه د کوم کافرانو مشرانو نه تمه وه هغو به هلته براعت اعلان وکړي دوی به ورته یاره تاسو خو په دنیا کې زمونږ د کافرانو مشران وئ او د پیغمبر او د مسلمانانو مقابلې ته به دې ودرولي اوس هم بچ که که نه هغه به د براعت اعلان وکړي یاره موږ ځان نشو بچ کولی تاسو به څه بچ کړو نو د دوی په مابین کې به رشتې ټولې ختمې شي استبرأ الذین اتبعوا هغه وخت دا د عذاب کیفیت بیانوي هغه وخت چې بېزاري به ښکاره کړي هغه کسان اتبعو چې تابعداري کړی شوي وه یعنې مشران د چا نه به بېزاري ښکاره کړي من الذین د هغه کسانو نه اتبعو چې تابعداري کړې ده ورأو العذاب او وبه ویني دوی عذاب وتقطعت بهم الاسباب او ختم به شي د دوی په مابین کې رشتې وقال الذین اتبعو وبه وایي هغه کسان چې تابعداري کړې ده چې کله دوی خپلو مشرانو ته وایي اوس هم بچ کوئ که نه هغه وایي موږ ځان نشو بچ کولی تاسو دا کشران به د خپلو مشرانو کافرو ته وایي که موږ الله دوباره دنیا ته ولیږلو بیا موږ ستاسو ومنلو نو ګورو به اول خو دې تا راولېږي که نه رالیږل پکې چېرته دي وقال الذین اتبعوا وبه وایي هغه کسان چې په دنیا کې تابعداري کړې ده لو ان لنا کرةً که چېرې وی زموږ دپاره دوباره تلل نو فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا نو موږ هم بېزاري ښکاره کړو دوی نه لکه څنګه چې دوی زموږ نه بېزاري ښکاره کړه کذلک یریهم الله اعمالهم همدارنګې وبخی الله تعالی دوی ته د دوی هغه عملونه حسرات دپاره د افسوسونو په دوی باندې چې عملونه به ورته ښیي او دوی به پرې افسوسونه کوي وما هم بخارجین من النار او نه به دوی وتونکي من النار د اور نه د اهل شرک د عقیدې د باطل عقیدې ذکر کولو نه پس د دوی بعضې باطل عملونه ذکر کوي یا ایها الناس ای خلکو دې مشرکینو ګوره په ځان باندې دا دین ډېر ګران کړی و د الله به یې نه منله په د خپله ځانه چې کوم دین جوړ کړی و هم ډېر ګران و داسې اوښان به و چې هغه به د الله په نوم پرېښي او په هغې به یې ډوسورلي نه کوله فصلونه به د بوتانو په نوم باندې پرېښودو خو غټې لکه زه به ورته صدقې له پوځم غټې صدقې به م ورکولې خو هندو ستړی خدای ناراض هغه قصه وه ځان یې ستړی کو لیکن الله به ترې ناراضه نو دغه شان ورته الله وایي چې هلکه چې ما کوم څیزونه حلال کړي دي ځان باندې ولې حرام وي اوس اوښ ما په تاسو حلال کړی برناقې به ځان باندې حرام کړی دی فصلونه ما تاسو باندې حلال کړي دي خو نیم فصل چې دی نو هغه به په ځان برناقه حرام کړی نو نه پرې راته څه میلاویږي او د هغې په ځای باندې چې دی د شریعت ومنئ نو زکات پې بیا ورکوئ عشر تې ورکوئ بقایا ټول څیز ستا دی ښه حلال نو لهذا هغه پابندیانې به یې کولې په ځان باندې خو هغه به بې ځای تلي نو ځکه ورته الله وایي یا ایها الناس ای خلکو کلو مما فی الارض خورئ د هغه نه چې په ځمکه کې دي حلالا چې حلال دي طیبا پاک دي ګوره حلال او طیب یو څیز دی خو حلال په مقابله د حرام کی او طیب په مقابله د مشتبه کی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مزه په قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبین بشک دا شیطان ستاسو د پاره د دشمن ښکارا انما یامرکم بالسوء والفحشاء بشک دا شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء د بدو خبرو والفحشاء یو د ناکاره کارونو نو بد خبرې او ناکاره کارونه دا یو معنی ده خو ګوره د سونه مراد د علماو په نسبت باندې د دین اعمال مراد دي او د فحشا نه مراد اخلاق مراد دي بد اخلاق ته مراد دي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا چې تاسو موایې په الله باندې هغه څه چې تاسو پې نه پوهېږئ واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله او چې کافرو ته به چا ویل چې لکه ځان هم ستړی کو الله خو د ناس هم نه راضي کېږي نو دې دین ته راوړی هغه ویل نه دا زموږ د پلار نیکه دین دی او همدقه شان به پرې روان یو
زمونږ څه بل څه دلیل نشته، خو دا هم د پلار نیکه دین دی، په دې باندې بزو. نو واذا قیل لهم اتبعوا، او هر کله چې ویلی شي دوی ته تابعداري وکړئ دغه شریعت انزل الله چې الله را لېږلی دی، نو قالو دوی وایي نه بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکې مونږ خو تابعداري کوو هغه چې مونږ بیا مونږ په هغې باندې خپل پلاران. اولو کان آباؤهم، الله وایي آیا دوی به دغه شان تابعداري کوي؟ ایتبعون ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، آیا دوی به تابعداري کوي اگر که دوی پلاران لا یعقلون شیئا هیڅ عقل یې نه لرو، ولا یهتدون او نه په سمه لارو. ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، دا د مشرکینو د بدفهمۍ مثال الله تعالی ورکوي. وایي د مشرکینو ته پخوا کې څومره د نصیحت خبرې وکړې، څومره قرآني آیاتونه ورته وویې، خو مثال یې د څاروي دی. څاروي ته پخوا کې چغې وهه نو یا به هغه وایي چې څوک راته چغې وایي، او یا به راته وایي چې څوک راته په قلاره قلاره خبرې کوي، خو په مطلب یې نه پوهېږي. نو چې حیوان چغه اوري خو په مطلب یې نه پوهېږي. دغه شان دې کافرو ته آیاتونه وایه نو او یاره څوک لګیا دی څه شور زوږ راته کوي، خو لکه په مقصد یې نه پوهېږم. نو مثلهم ومثل الذین کفروا، مثال دا کسانو چې کفر یې کړی، کمثل الذی ینعق، په شان د هغه سړي دی ینعق چې آواز ورکوي، بما هغه مخلوق ته لا یسمعو چې هغه ناوري الا دعاء و نداء، دعاء آواز د نږدې و نداء او چغه د لرې، مګر صرف د نږدې آواز او د لرې چغه اوري او نور د څه نه دی خبر. نو مثال له کافرانو داسې دی چې صمون دي کاڼه دي، بکمون ګونګیان دي، وهم ړانده دي، فهم لا یعقلون، پس دوی عقل نه لري. نو چې څنګه د اکل طیبات دعوت کافرو ته دا شان د پاکیزه رزق د خوړو دعوت وس چاته د مسلمانانو ته. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د هغه پاکیزه رزق نه چې موږ درکړی تاسو ته، وشکروا لله، او شکر وباسئ د الله، ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرې تاسو د دغې الله تعالی بندګي کوونکي و چې الله څه حرام کړي ای مسلمانانو دا په ځان باندې حرام کوي، او د دغې نه علاوه نور چې مشرکینو څه څیزونه حرام کړي دغې اړو پروا مه ساتئ. الله په تاسو څه حرام کړي؟ نمبر 1 انما حرم علیکم المیته، مرداره په تاسو باندې حرامه ده. مرداره څه ته وایي؟ ښه پاک څاروی، غوا، ګډه، بیزه، میخه، غویي، که نه سخی، چې څومره د خوراک څیزونه دي، اوښه، خو چې دا حلال نه کړی شو، متردیتو قرآن کې وایي راورغښته، نفیحتو بل څاروي په ښکرو والا، یا والموقوزتو یا په دروند څیز والا چا سر ووهو که نه، او یا چې دی نو یا حسابن شو، نو دا چې دی نو دا حلال نه کړی شو، هغه دمې مسپو هغه ګنده وینه پکې دننه پاتې شوه، نو دې ته میته وایي. د دې خوړل په موږ باندې څه دي؟ حرام. یو ده. دویم چې دی نو دم، د دم نه مراد دمې مسپو دی بهیدونکې وینې، هغه وینه نجس ده کومه چې د څاروي د حلالولو په ټیم کې د څاروي نه وځي دقې ته دمې مسپوح وي. دا چې د یو درهم مقدار دا ورغوی نه دی تللی، دې کې ته اوبه واچو، زما دې لاس ته وګورئ، دې کې چې اوبه واچئ او په دې تلي کې چې څومره اوبه راشي دا د درهم مقدار دی. نو ډک اودسماتې، تش اودسماتې، بهیدونکې وینې، دا د دې قدر درهم عمره په بدن باندې او په جامه باندې ماپ دی. ګورئ چې د دې نه کمي، لکه اوس مثلا ستا جامو ته دې ځای ته یوه داره شوې ده د وینې، دې ځای ته شوې ده، ته دا دواړه راجمع که نو دومره ځای نه ډکوي، لکه دا زما را تلی نه دی ده، د هر سړي د لاس داسې کوي او دې کې چې کوم دی نو ته اوبه واړی، نو دا څومره اوبه چې پکې رالې دا زموږ څه قدر درهم دی. نو د هر سړي د بدن قدر درهم دومره دی څومره چې د هر سړي لاس دی. نو چې اوس د یو سړي وجود کم دی، جوسه وړه ده، نو د هغه لاس ورکوټی دی، نو د هغه قدر درهم هم ورکوټی دی. ولې د هغه لاس د هغه په حق کې معتبر دی که نه؟ کم سړي لاس غټ دی نو لاس د هغه سړي غټي چې نور وجود یې ورسه غټي، نو لهذا د هغه په حق کې قدر درهم هغه دی. نو لهذا اوس د ډک اودسماتي او یا د تش اودسماتي دغه ماته وشو، په ما په داغونه دي دغه باندې، نو دا دې ځای داغ ته ما وکتل، دې ته ما وکتل، دې ته ما وکتل، او دلته مې دې اندازې ته ولګل، نو دا ځای نه ډکوي داسې لکه دومره ګول دایره کې، دومره ګول دایره کې دا ځای نه ډکوي. نو لهذا که په دې بېلمازه کپړو په دغه وینه لګېدو سره که ما مونځ هم وکړو زما مونځ وشو، ولې چې د قدر درهم نه کم دی. خو که د دې ځای داغ دې را جمع کړو، د دې ځای داغ دې را جمع کړو، یا د انسان نه نور هم داسې قطرات ځي چې هغه نجسي په کپړو باندې لګېدلي، نو که هغه د دې درهم په قدر دی یا د دې نه زیات دی، نو دا بیا بېلمازه دی او بیا انزل پکار دی. دا د نجاست خبره شو. اوس دا دم نه مراد کومه وینه
دا چې ده نو دا نجس ده او دا چې ستا په کپړه باندې ولګېده نو دا ستا مونځ پې بیا نه کېږي. دا هغه وینه چې کومه بهیږي. زه تاسو ته پکې په منځ کې یو مزې خبره وکړم. هغه دا غوښه نه دا غوښه چې کله پرې کې یا قصابي ته ولاړې و هغه وایي او تا ته کمې دارې وشي ګوره دغه وینه نجس نه ده. ولې دا د غوښې سره لګېدلې ده دا بهیدونکې وینه نه ده. اوس که دغه دارې تا ته شوي دي او که دا د قدر درهم نه زیات هم دي نو په دغې ته مونځ هم کولی شي. اگر چې د دغې پاکول په حیثیت د نظافت پکار دی صاف سوتره انسان له پکار دی چې دغه هم پاکي خو که په دغې باندې مونځ وکړو نو مونځ پې کېږي. ولې چې دغه وینه دا بهیدونکې وینه نه ده که نه یاره دا د غوښې خپله ذاتي وینه ده. نو د غوښې خپله ذاتي وینه دا نجس نه ده او ناپاک هم نه ده. دې وجې نه که چا اوس مثلا قرباني مونږ وکړه او غوښه چې ده نو هغه مونږ د څاروي نه پقه ټایم کې را پرې کړه او د مخې سره هم بس پخه کړه او ډوي هم ننځله هم ټیک دغه وینه نجس نه دا ښه پاکه ده که په دغې باندې څه سوروالی لګېدلی. نو نجس هغه وینه ده چې کومه بهیږي. اوس د انسان وینه نجس ته ولې چې دا بهیږي ته چې معمولي دې ځای له څه بلیډ څه وړه اوس به د نفکته راوبهیږي. دغه شان چې کوم دی نو د حیواناتو نو دم مسفوح چې ده نو دا وینه دا ګنده ده نو دا الله تعالی په موږ باندې حرامه کړې ده. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر دا هم حرامه ده. وما اهل به لغیر الله هغه چې نوم اخیستی شوی په هغې باندې د غیر الله. بعضې خلک قربانیانې کوي وایي دا د عبدالقادر جیلاني په نوم باندې د الله په نوم باندې نه د عبدالقادر جیلاني په نوم باندې دا د پلانکي په نوم باندې دا د پلانکي په نوم باندې. یو خدای چې سړی د الله په نوم وکړي خو ثواب یې چاته وبخي هغه نه بلکې دا په نظرانه د هغه دی نو لحاظه دا بیا د غیر الله دی. نو که دا حلال کړی شوی نو دا حرام دی. اوس دا حرامه چې ده که نه دې ته کله کله انسان له د دې د خوړو ګنجایش نو هغه کله فمن استر هغه سړی چې مجبوره شو اوس د لوږې نه مري او د مردارې غوښې نه علاوه ورته بل څه نه میلاویږي یا د غیر الله د نظر و نیاز نه علاوه ورته بل څه نه میلاویږي نو په دغه وخت کې دا د مردار غوښه مثلا غوا مرداره پرته ده او څه مسافر په لار روان دي او د ډوډۍ درک په څه نه لګي او خوا کې څوک شته نه چې پاک رزق ترې والي او دی د لوږې نه مري نو په دغه وخت کې دله مرداره خوړل حلال نه دي. ګورې دا مرداره خوړل په دغه وخت کې هم دا مرداره ده خو صرف فرق دومره دی چې د دې مردارې خوړلو د وجې نه به دی ګناهګار نه. دلته الله وی فلا اسم علی نو په ده باندې به ګناه نه خو په شرط لري چې غیر باغ ولا عاد. دې دوو ټکو کې ډېره غټه فلسفه پرته ده چې کم سړی د لوږې نه مري نو دی د مرداره خوړی شي په هغه ټایم کې مرداره خوړی شي چې مرداره دی خوړی شي نو د هغې دپاره دوه شرایط دي غیر باغ ولا عاد. باغي هغې ته وایي چې بغاوت وکړي د حد نه لکه مطلب بغاوت دی ته وایي چې د ده ګزاره کېږي او دی بیا مرداري ته کېنست نو دا بغاوت. لکه یو سړی دا ویلی شي چې یاره یو 2 کیلومتره لرې بازار را روان دی بیا به ځان له والو نو اوس دی 2 کیلومتره نور مزل کولی شي لیکن ګزاره کېږي خو بیا هم د مردارې ته لاس ور واچو نو ده بغاوت وکړو. او عادن څه ته وایي مرداره خوره خو دومره حده به پورې به خورې چې کم از کم ستا دا لوږه پې ماته شي او ته را روانې رزق پورې پې ژوندی پاتې شي ځان به پې اخره پورې نه مړی. نو چې اوس یو سړی گزاره حال موړ شو دی بیا هم خوري نو دا عادن دی د حد نه تجاوز کوونکی نو چې ضرورت نه یو بې ضرورته پې ورځي بغاوت دی او چې ضرورت دی پوره شو بیا پې د بره خوري نو دا عداوت دی نو نه به بغاوت کې او نه به عداوت کې. اوس دلته یو خبره شو اوس یو سړی لوږې راغستی دی او هغه ته مرداره پرته ده اوس دا غریب حیران دی چې خدایه هسې نه چې خورم یې هسې نه چې په بغاوت کې را نشم ولې انسان چې لوږې راغستی اوس ما ته څه پته لګي چې ماښامه پورې صبر کولی شم که نه شم کولی نو کله کله دا هم ډېره ګرانه نو دا ترمامیټر او دا پیمانه به څوک برابروي او یا کله کله یو سړی وخوري موړ شي خو اوس که ته وایې چې نوره نه خورم هغه وایي چې خدای خبر سبا ماسپښینه پورې بیا څه میلاویږي نه میلاویږي. نو الله وایي خیر دی تاسو کوشش کوئ چې بغاوت هم ونه کوئ عداوت هم ونه کوئ نور دا پیمانه ګوره ډېره ګرانه ده نو که څه کمې کوتاهۍ پکې وشو نو ان الله غفور رحیم
الله بخونکی او مهربانه دی. نو خیر دی داسې نوڼۍ دوه به کله کله زیاتې ځي او کله کله به د ضرورت نه مخکې پکې سړی وردانګي. نو بس دا د رب کتاب دی، عجیب و غریب الفاظ دي. نو ځکه الله فرمایي انما حرم علیکم المیته، بېشکه حرام کړی الله تعالی په تاسو باندې مرداره، والدم او بهیدونکې وینې، ولحم الخنزیر او وینه د خنزیر، غوښه د خنزیر، وما اهل به لغیر الله، هغه چې نوم اخیستی شوی په هغې باندې د غیر الله. نو فمن استر غیر باغ، نو هغه سړی چې مجبوره کړی شو غیر باغ، نه بغاوت کوونکی، ولا عاد، نه د حد نه تجاوز کوونکی، نو فلا اسم علیه، نو هیڅ ګناه نشته په ده باندې. ان الله غفور رحیم، بېشکه الله تعالی بخونکی مهربانه دی. بیا چې کم خلک حق پټوي نو د هغوی بیا مذمت مراد د دې نه د یهودو هغه مشران دي، کعب بن اشرف، کعب بن اسد، او دغه شان مالک ابن سیف، او دغه شان حی ابن اخطب. دغه کسان دي چې خلک به ولرالو وایي رښتیا په تورات کې د دې پیغمبر ذکر دی، نو هغو به هغه خبرې الفاظ به ګډ وډ کړو، څه به یې تپلو، وایي نه دا ذکر پکې نشته، نو حق به پټ کړو. نو هغو به له خوشحالۍ نه شکرانه وکړو، خرج مړه د خپل تورات هم لا نه دی ختم شوی. نو د خلکو نه به په دروغه باندې د حق په پټولو باندې پیسې اخیستې او دغه شان چې کوم دی او خلک به په دې باندې مطمئن کول. نو الله د هغو په باره کې وایي چې کومو خلکو حق پټ کو د هغې د وجې نه پیسې خېټې ته واچولې، نو دا خېټې ته پیسې نه دي روان، الله وایي د جهنم اور روان دی. ان الذين يكتمون ما انزل الله، بشک هغه کسان چې پټوي هغه چې الله را لېږلی من الکتاب د کتاب نه، ویشترون به ثمنا قلیلا، او اخلي دوی به په دې کتمان باندې ثمنا قلیلا لږ عوض، اولئک ما یاکلون فی بطونهم، دا هغه خلک دي چې ناچی دي په خپلو خېټو کې الا النار مگر اور، ولا یکلمهم الله یوم القیامه، او خبرې به ونه کړي د دوی سره الله تعالی د قیامت په ورځ باندې. د خبرو د نه کولو نه مراد سپکوالی دی. ګوره ته یو ډېر مشر له لاړې ملاقات له، او هغه د ټولو څه خبرې کوي، مشر هلکه پلانکیا ته څنګه، هلکه پلانکیا څه څنګه، ستا هغه ماشومان څنګه دي، او هغه یو کس یې پکې بیخي د ده نه په ګډو تپوس ونه کړو، دی به چې بار راوځي څومره سپکوالی به محسوسوي. یاره موږ د خپل مشر لرالو، صدر لرالو، د پارټۍ مشر لرالو، د کلي مشر لرالو، استاد لرالو، ګوره د ټولو نه تپوس وکړو، زه یې پکې په تشو کې پرېښودم. نو دا سپکوالی دی که نه؟ دقه شان د قیامت په ورځ به الله د هر مؤمن سره د هر مسلمان سره خبرې وکړي، دوی به پکې په تشه کې پرېږدي. نو لهذا دا د دوی دپاره سپکوالی شو. نو ولا یکلمهم الله یوم القیامه، او خبرې به ونه کړي دوی سره الله تعالی د قیامت په ورځ باندې، ولا یزکیهم، او نه به دوی پاکوالی وکړي، یعنې اعمال به الله قبول نه کړي. ولهم عذاب علیم، وي به د دې لپاره عذاب دردناک. سبب د عذاب ولې دی؟ ولې به دردناک عذاب وي؟ ځکه چې دوی ګمراهي اخیستې د هدایت په بدل کې، او عذاب یې اخیستی د مغفرت په بدل کې. اولئک الذین اشتروا الضلاله، دا خلک دي چې غوره کړې د ګمراهي بالهدا د هدایت په بدل کې، ولا عذاب بالمغفره، و عذاب غوره کړی د مغفرت په بدل کې. فما اصبرهم علی النار، دا د تعجب صیغه ده. یو سړي ته پته ده چې په دې کار زه جهنم ته ځم او بیا یې کوي، نو الله وایي څه عجیبه صبرناک دي په دې اور باندې. نو یعنې ښه ورته پته ده چې جهنم ته روان یو، بیا همداسې ښه روان دي، نو الله وایي څه عجیبه صبر کوونکي دي په دې جهنم باندې. نو فما اصبرهم علی النار، څه عجیبه صبرناک دي دا خلک په اور باندې. او دا دومره حتی ولې را ورسېدو؟ ذالک، دا د دې وجې نه بأن الله نزل الکتاب بالحق، چې بېشک الله تعالی نازل کړی دا کتاب په حق سره. وان الذین اختلفوا، بېشک هغه کسان چې اختلاف کوي په دې کتاب کې، لفي شقاق بعید، نو خامخا په دشمنۍ لرې کې دي. لیس البر ان تولوا وجوهکم، اوس د سورې بقرې هغه حصه شروع شوه چې د کومو تعلق د مسلمانانو سره دی. نو تاسو به اوس ګورئ موږ پسې اوس مختلف احکامات را روان دي، د قصاص، د وصیت، د روجې، د اعتکاف، د دعا، د حج د میاشتو، د قتال، د حج د احکاماتو، دغه شان قسمونه، طلاق، نکاح، رضاعت، دي کې اوس اخوا ټول احکامات را روان دي. اوس هغه نیمه حصه د بقرې شروع شوه کوم تعلق چې د مسلمانانو د ژوند سره دی. خو د دې بنیاد د دې یو آیت نه کېښودو، هغه ده چې اولنی کوم آیت راوړو نو دا داسې آیت دی چې د مسلمانانو د ژوند سره چې کوم احکامات تعلق لري نو هغه په 5 شعبو کې تقسیم دي. په قرآن او حدیث کې بعضې هغه احکامات دي چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی. نو د مسلمانانو د کومو احکاماتو سره چې تعلق دی نو اولنی ته وایي عقاید، دویم ته وایي عبادات. نو موږ به اول عقیده برابرو، بیا به څه کوو؟ عبادات. دریم نمبر معاملات،
اغستل، خرڅول، په دروغه قسم، په رښتیا واده خلافي دي ته معاملات وایي. څلورم نمبر معاشرت، پلار، زوی، ښځه، بیبي، ګاونډي، استاد، شاګرد، مشر، کشر، عالم، غیر عالم، ده دې ته معاشرت وایي. او پنځم نمبر اخلاقیات. اخلاقیات پټو ته وایي، پټو خبرو ته وایي، د زړه پاکۍ ته وایي. مطلب چې څنګه زه په ظاهره د ګناه نه پاک یم، نو پکار داره چې زړه کې مې تکبر نه وي، پکار ده چې په زړه کې مې حسد نه وي. ولې حسد خو د چا په تندي نه ښکاري او په زړه کې دن نه وي، د چا خلاف سازش نه کوم، تکبر په ما کې نه وي. نو زمونږ احکامات د څو شعبو سره تعلق لري؟ پنځو: عبادات، عقاید، مونږ ته ایمانیات وایو، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. اوس چونکې مخکې بحث د مسلمانانو را روان دی، نو په دې یو آیت کې پنځه واړه شعبو طرف ته اشاره کړې. الله وایي نیکي دا نه ده چې ته مشرق ته مخ کو مغرب ته. نو دې کې رد دی په یهودو باندې چې دا څه شورم جوړ کړی دی، مړه بیت المقدس ته مخ کړی، اوس هم دې طرف ته مخ. نو الله وایي نیکي دا نه ده چې تال ته مخ کړی او دې طرف ته دې مخ کړی، نیکي دا ده چې الله څه وایي حق وکړه. نو لہذا الله دا وایي من آمن بالله. تاسو دې آیت ترجمې ته ګورئ. نیکی دا نه ده چې مشرق ته مخ کو مغرب ته. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی دا نه ده چې تاسو مخ واړوئ، تاسو واړوئ خپل مخونه په طرف د مشرق او په طرف د مغرب. نیکی دیته ده، دیته وایي. نو اوس پنځه شعبې به زه تاسو ته ذکر کوم. ولکن البر، لیکن نیکی د هغه چا معتبر ده من آمن بالله والیوم الاخر والملائکة والکتاب والنبیین. نو دا ذکر د ایمانیاتو دی چې اول به مؤمن خپل څه برابرې ایمان. نو ایمان په چا باندې؟ په الله باندې. ایمان په چا؟ په ورځ د آخرت باندې. ایمان په چا؟ په فرشتو باندې. ایمان په چا؟ په کتاب باندې. یوازې په یو کتاب نه، په ټول آسماني کتابونو باندې. والنبیین، او په نبیانو باندې. دا ایمان دی. بل وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. دا ذکر د معاشرت. معاشرت دی ته وایي چې خپل منځ کې به داسې ژوند تیری چې رشته دار له به مال ورکې، که غریب دی یتیم له به هم ورکې، دی ته معاشرت وایي. او دغه شان خو ګورې دا زکات نه علاوه دی. ګورې لاندې د زکات خپل ذکر دی په عباداتو کې راځي. دا هغه مال دی چې د ښېګړې په طور به ورکې. ستا یار دوست دی، ستا رشته دار دی، غریب دی، نو د زکات نه علاوه ورسه ښېګړه وکړه. نو هغه ښېګړه چې د زکات نه علاوه یې هغه یادوي، نو دا په معاشرت کې راځي. او واقام الصلاة و آت الزکا، هلته پکې زکات ذکر کړو، نو دا په عباداتو کې راځي. نو لہذا من آمنه کې د ایمانیاتو ذکر دی، وآت المال علی حبه کې د معاشرت ذکر دی، اقام الصلاة و آت الزکا کې د عباداتو ذکر دی. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، معاهدې پوره کوي، د وعدو خلاف ورزي نه کوي. دا معاملات صفا دي. او والصابرین فی الباساء، صبر د څه شي عمل دی؟ د زړه. صبر او بے صبری د څه په اعتبار سره د زړه. ازه چې د اخلاقیات او نه اخلاقیات هم پکې ذکر شو. نو لہذا الله وایي نه مشرق ته مخ کول نیکی ده نه مغرب ته، بلکې په دې پنځه شعبو په دې احکاماتو باندې چې چا عمل کو دا سړی په نیکی دی. دا نه چې مخې هغه مشرق ته دی او مغرب ته دی. اوس دې ته ګوره. لیس البر ان تولوا وجوهکم، نیکی دا نه ده دا چې وګرځوئ تاسو خپل مخونه په طرف د مشرق او د مغرب. ولکن البر، لیکن نیکی دا هغه چا معتبر ده آمن بالله والیوم الاخر، چې ایمان یې راوړی په الله باندې، په ورځ د آخرت باندې، او په فرشتو باندې، په کتاب باندې، او په نبیانو باندې. وآت المال علی حبه، او ورکوي مال علی حبه. حبه کی ضمیر مرجع یا الله تعالی ته ده. مطلب دا چې مال ورکوي علی حبه، په محبت د الله. د دنیا د خودنې د پاره نه، د الله په محبت یې ورکوي. او یا د علی حبه کی دا ضمیر د سړي ته راجع دی چې مال ورکوي خو محبوب او غوره مال ورکوي، زیاتی شي خیراتی شي هغه نه ګوري، چې صحیح مال ورکوي. وآت المال علی حبه، او ورکوي مال علی حبه په مینه د الله تعالی. ذوی القربا، رشتہ دارانو ته، یتیمانانو ته، مسکینانو ته، وابن السبیل، او مسافرو ته. والسائلین، او سوال کوونکو ته ورکوي. وفي الرقاب، او په سټونو په آزادولو کې، د غلامانو په آزادولو کې پیسې لګوي. دا معاشرت شو. واقام الصلاة و آت الزکا، او قائمه منځ او ورکوي زکات، دا عبادات شو. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، او پوره کوونکي د خپل وعدو، اذا عاهدوا کله چې دوی معاهدې وکړي، نو دا پکې معاملات شو. والصابرین فی الباساء والضراء، او صبر کوونکي
فی البأساء په فقر کې والضراء او په مرض کې وحین البس او د جنگ په وخت کې چې کم سړی د مرض په وخت کې صبر کوي د غریبۍ په وخت کې صبر کوي د جنگ په وخت کې صبر کوي نو دا خلک چې دي نو اولئک الذین صدقوا دا هغه خلک دي چې دوی صادقان دي و اولئک هم المتقون دا خلک دي چې هم دوی متقیان دي دا خو ټول مسائلو ته اجمالی اشاره وشوه اوس به یو حکم رالی نو هغې تعلق به یا د عباداتو سره یا به د معاشرت سره اولنی عبادت حکم یې راواغستو او د دې تعلق دا د معاشرت سره دی چې په معاشره کې کله قصاص چا څوک بېګناه قتلو او حکومت وقت را لګېدو او په هغه باندې د قتل ګواه پیش کړه او د یو ځل قصاص کو نو معاشره به بیا د بېګناه قتلونه پاک چې یو قاتل لدی سزا ورکړه د قصاص نو بیا د دنیا یو طاقت هم بیا په دغه کې قتلونه نشي کولی بېګناه قتلونه به بیا نه کېږي نو دې وجې نه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص زه صرف پس منظر یو ذکر کم چې د آیت نازل شوی کلو نازل شوی الو چې د یهودو کې دوه قبیلې وې یو مالداره قبیله و یو غریبه د دیو به په خپل مابین کې جنګونه کېدو نو چې د مالداره قبیلې ښځه به مړه شوه نو د بلې قبیلې والا ته به ویل وایي زمونږ د ښځې په بدل کې به مونږ ستاسو نه سړی وژنو ولې مونږ د زوروره قبیله یو نو زمونږ ښځه او ستاسو نر او زمونږ چې یو نر مړ کېدو نو مونږ به ستاسو نه دوه نران وژنو او زمونږ نه چې غلام مړ کېده نو مونږ به ستاسو نه آزاد وژنو نو هغو رالو نبی علیه صلات وسلام ته د دې دغه وکړو شکایت یې ورته وکړو چې یاره د دې په باره کې څه قسمه حکم دی نو نبی علیه صلات وسلام ورته داسې حکم بیان کړو چې هغه حکم د قرآن مطابق هم دی او دا حکم په تورات کې مونږ هلکه تاسو خو یهود یئ نو یهود څنګه دا چل کوي تاسو خو تورات منئ او په تورات کې هم دا دي چې د آزاد په بدل کې به ازادي د زنانه په بدل کې به زنانۍ دا نه چې د زنانه په بدل کې به سړی دا خبره بنئ نو دا بې انصافي چې ده نو دا پکې نشته نو دا یې د هغه یهودو جواب وکړو چې الحر بالحر آزاد به د آزاد په بدل کې ولې دیو به د خپل غلام په بدل کې آزاد مړ کو کنه او والعبد بالعبد والانثى بالانثى لہذا یو طرف دویمه خبره دار چې په تاسو باندې قصاص دی په مقتولینو کې وګوره یاد ساته زر ته خلاصه صرف دویمه خیر د ذهن کې اسی کېدی کله چا ذهن تراشي ښه کنه نو اسی ځان سبا یو خاکه خو به ذهن تراشي اصل کې 15 قسمه قتلونه دي نو دا قصاص چې دی نو ګوره دا په هر قتل کې نه دی قصاص په هر قتل کې نه قصاص چې کله اسلامی حکومت یو قاتل له سزا ورکوي د هغه نه سر پرې کوي دا به په هغه قتل کې چې کم قصدن په آله قتل سره وشي په اسلحې سره آله قتل سره یا آله د قتل خو نه ده خو داسې خطرناک څیز دی چې عام طور سړی د هغې نه مړ کېږي لکه مثلا یو سړي بل سړي سر ته دومره غټ بلاک راخلاصو نو په ټوپک یې مه وله دا وله توپ ګولۍ ده دا وله پوره ده که نو لهذا یا په آله قتل او یا په داسې آله باندې چې عام طور سړی د هغې نه مړ کېږي چا داسې بېګناه سړی قتل کو نو دې دوه جرمونه دي د دې چې کوم دی نو لکه د دې بس یو دا چې قصاص وي دوه سزاګانې دي قصاص په دنیا کې او په آخرت کې انتهایی ګناه کبیره او په جهنم کې به د ټولو نه زیات چې ایساریږي که مسلمان دی او که بېګناه قتل یې کړی نو په جهنم کې به د ټولو نه زیات وخت دی ایساري هغه سړی چې هغه په آله قتل سره او یا په داسې آله سره قتل وکړو چې عام طور سړی د هغې نه مري او قصدن دا کار وکړو نو په ده باندې قصاص دی ده باندې نور هېڅ هم نشته به دا سړی وژنه الا دا فمن عفی له من اخیه شیء که چا معاف کو زه ټیک دی یاره د زمونږ رور وجلی دی او موږ یې معاف کوو نو که فی سبیل الله یې معاف کو خو ښه او که نه دیت او پیسې پې کېښودې نو الله وایي د قاتل له بیا پکار دی چې په صحیح طریقه سره ادایګي وکړي او دا چا چې ماب کو دیوله پکار ده چې دا پیسې ته بیا په صحیح طریقه لې هسې نه چې هره شپه ورځ ورته ولاړې بیا په ورکړي ولې چې یو ځل ماب کو اوس به په صحیح طریقه د صلح بدل صلح به دې په صحیح طریقه وصوله نو په اسلام کې صرف په دې یو قتل کې قصاص دی ښه کم کې چې په آله قتل سره یا په داسې آله سره چې عام طور سړی د هغې نه وجلی کېږي او قصدن بېګناه بېلا وجه یو سړی راولګېد او بل یې قتل کو نو لهذا په دې قصاص دی او ګوره دا خبره هم یاد ساتئ یو سړی و یاره د زما رور وجلی نو زه اوس دا وژنم نه د قصاص حق هم هر سړي ته نه دی د قصاص حق چې کوم دی نو دا حکومت وقت دی لهذا یو سړی به هم قانون په خپل لاس کې نه لي
هر سړی چې کوم دی نو په خپله که دا سزاګانې ورکول شروع کړي نو دا به بیا په معاشره کې به بیا افراتفري. نو چې مونږ وایو په پلان کې قصاص دی نو دې مطلب دا نه چې دا ته په خپله هله، بلکې دا د حکومت وقت ذمه داري ده، هغه ته به پیش کوي، هغه له پکار دی چې هغې وله ورکړي. هر سړي چې داسې اوس هر سړی قاضیم شو او هر سړی په خپله چې کوم دی نو جلادم شو نو بیا به د ملک چې کوم دی نو دې کې به تش افراتفري نو لهذا صرف په دې اولني قتل کې قصاص دی. دویم نمبر قتل په هر هغه آله باندې سړی تا قصدن ووهو چې عام طور سړی د هغې نه نه مري. لکه مثلا دا ګیلاس دی نو ګیلاس باندې د سړی ویشتو، عام طور سړی د ګیلاس نه نه مري، خو به دا ځای ولګېد ټک په سړی په ځای مړ شو. یا د ورکوټي کاڼي باندې ویشتو هغه مړ شو، اکثر داسې هم وشي. یا د په موبایل ویشتو او یا د سړي له داسې دیکا ورکړه او هغه دیوال سره سر ولګېد مړ شو. نو دا اوس په داسې څیز تا ووهو یا د قتل کو چې عام طور د دې نه سړی نه مري نو دې ته شبه عمد وایي. دې سړي له به قصاص نه ورکړي، ولې ده خو په اسلحه نه دی ویشتی، ټیک د غلطي کړې په کاڼي ویشتی، خو داسې کاڼي هم نه و چې سړی ترې مري. نو د دې 4 سزاګانې دي. یو چې دا قاتل دی د چا د لاسه چې سړی مړ شو خو په آله قتل نه دی مړ شوی، یو به د 2 میاشتې کفاره کې روجي نیسي، دا به 2 میاشتې به لګاتار روجي نیسي. دویم نمبر ګناه ده، پې سخته ګناه ده، د ولې سړي له داسې ګزار ورکوو چې مړ شو. او دریم نمبر چې کوم دی نو دیت مغلظه دی، 100 خان به ورکوي هغو له د چا سړی چې وجلی، او که 100 خان نه 10,000 دراهم به ورکوي. او 10,000 دراهم د پخوانۍ زمانې چې هغې چاندي وه د هغې حساب ما راویستی دی، زمونږ ټولو علماو راویستی. 10,000 دراهم کې راځي 2625 تولې چاندي. 2625 تولې چاندي. نو 2600 تولې چاندي اسی مثال کے طور پر یو توله که په 1000 روپۍ هم شي نو 26 लाख روپۍ ته راځي، صده بره که نه 26 लाख او 25,000 روپۍ راځي. دا خو توله خو اوس په 1000 نه ده، اوس په 1300 ده، نو اوس به دې 39 लाख او 42 लाख داسې به دې جوړېږي. نو لہذا چې کم سړي په آله قتل سړی نه دی وجلی خو هسې دې وجلی شوی دی نو په هغه باندې چې کوم دی نو یو کفاره ده، بل ګناه ده، بل پې دیت دی، او بل که دا سړی چې ټیلوالی دی او مړ شو دا د رور دی او دې ته میراث مستحق دی نو دی به د میراث نه محروم وي. مثلا خدای مکه یو رور راولګېد او بل رور له دیکا ورکړه، یا زوی راولګېد او پلار له دیکا ورکړه او هغه پلار یې دیوال سر ولګېد او مړ شو، نو د پلار میراث بچو ته میلاویږي که نه میلاویږي؟ نو دا زوی چونکې قاتل دی نو لہذا د پلار د میراث نه دی بار، ولې چې د د لاسه سره دې ته حرماني میراث وي. نو لہذا چې په آله قتل له څوک مړ نه کړو نو 4 جرمونه دي، قصاص خو نشته، خو دیت دی، کفاره ده، ګناه ده، او د هغې سره سره حرماني میراث. یو ته قتل خطا وایي، لکه مثلا ډریوران دي په لاره کې هلک ولګېدو یا یو سړي ښکار ویشتو او ټوپک ترې وخوځېدو درز دلته بل سړی ویشتو، یاره داسې یقین دی چې په دې بوټو کې زما نه اوسۍ نه ننوتېده چې د ویشتو هغه سړی هلته ناست، خطا شوه که نه؟ اوس په دې قتل کې دی ګناهګار نه دی، ولې چې ده نه خطا شوې ده. څوک دا غواړي چې زه په ګاډي باندې سړی ووم، څوک دا غواړي چې زه د مرغۍ په ځای باندې سړی وولم؟ نو ګناه خو په ده نشته، خو ګوره دیت پې شته، دیت به ورکوي هغه سړي له د هغه خاندان له، ولې د هغوی بربادي کړې ده. او بل لاره چې روجې به هم 2 میاشتې نیسي چې آینده لپاره بیا داسې خطاګانې نه کوي، او بله چې کوم دی روجې به هم نیسي. او بل لاره که دا په خطایي کې چې د کوم سړی ولګېد دغه رشته دار دی او دې ته د میراث مستحق دی نو ده ته به د میراث هم نه میلاویږي، میراث کې به هم نه وي. نو سزاګانې شته او قصاص پې نشته او ګناه پې نشته، نور پې دا ټولې سزاګانې شته. 4م نمبر قایم مقام د خطا. قایم مقام د خطا دې ته وایي چې یو سړی اکثر په دې مرکزونو کې خلک د شپې ودی، نو یو سړی اودسماتې له راپاڅېدو او د بل په بسترې ته خپه ونښته او په سړي راولوېدو هغه یې مړ کړو، یا د بره چت نه یې راټوپکه لاندې په بل سړي ولګېد، یا مور چې ده نو په ماشوم باندې چې ور واوړي نو دې قتل کې ګناهګار نه دي، خو دې کې هم دقه خبره چې روجې هم دي او که د دغې نه وارث نو میراث به هم ورته نه میلاویږي، روجې به هم نیسي او دیت به هم ورکوي، الا دا چې خاندان یې ورته معاف کړي. 5م نمبر قتل بسبب چې پای کې دیت شته، نور پکې هېڅ نشته. عوامي لاره ده، مثلا دا عوامي لاره ده، دا عوامي لاره ده، او په دې عوامي لاره کې چا د شپې کویې ویستو د سکار دپاره او بیا یې بند نه کړو او د شپې پکې څوک راغی او راولوېدو، یا یې بېځای سریه واچېله او د شپې پې ګاډي والا راغی، موټر سایکل والا راغی، ور وخته او مړ شو،
نو دا کار چې چا کړی دی نو په هغه باندې لکه نو کفاره خو پې نشته د روجو والا او نه پې دغه شان چې کوم دی نو لکه هغه حرمان میراث هغه قسم نشته. داسې هم کیدای شي چې یو سړي کویه کنستی او د هغه رور پکې ولوېږي نو دا میراث نه محرومېدل هم پکې نشته. خو یوه خبره ده چې دیت به ورکوي، دیت به پې لازمي چې آینده دپاره دی په عوامي ځایونو کې داسې بې احتیاطي نه کوي. نو لحاظه دا قصاص صرف په یو قسم کې دی، په څلورو کې نه دی. نو دې ډېر جزئیات دي، خو ما درته صرف یو خلاصه ذکر کړه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو پرس کړه شوی دی په تاسو باندې قصاص فی القتل په مقتولینو کې. الحر بالحر آزاد به په بدل آزاد کی، والعبد بالعبد غلام به په بدل غلام کی، والانثى بالانثى یعنی زنانه به په مقابله د زنانه کی. فمن عفی له من اخیه شیء، چاته چې معاف کړه شو د ضرور د طرف نه شیء سسیز، نو فتباع بالمعروف، نو تابعداري لازم د په نیکه طریقه باندې. ګوره چې تا معاف کو قاتل، اوس به د هغه نه د صلح روپۍ غواړې، نو پرې صلح په دې روپو پسې لږ په طریقه بیا ورځه. او واداء الیه باحسان، او قاتل لم پکار دی چې هغه ته قصاص ماف کو او روپۍ پې راواړولې، نو هغه لم ادایګي په صحیح طریقه پکار ده. نو قاتل له پکار دی چې د صلح روپۍ په صحیح طریقه ادا کړي، خو د نورو وارثانو له پکار دی چې ورپسې کېدل هم لږ په صحیح طریقه کوي. هغه له کم از کم دومره مهلت خو ورکړي که نه. ذالک تخفیف من ربکم ورحمه، دا تخفیف دی، اسانتیا ده ستاسو د رب د طرف نه، ورحمتون او رحمت دی. یوه خبره صرف کوم، الله تعالی د قصاص ته رحمت وایي او اسانتیا ویله. دا څنګه سړی وجنه که نه او بیا هم الله وایي دا اسانتیا ده؟ وایي دا ځکه چې د موسی علیه السلام په شریعت کې د سره نه ماپ کول نه و، چې چا به څوک مړ کو نو که تا به غوښته و نه غوښته سړی به دې وجو، نو دا هم ګرانه ده. مثلا که ستا د خاندان سړی چا خدای مکه وجلی دی، نو ته خو داسې نه کول غواړې چې زه سړی مړ کړم، خو د ماپ کولو اختیار د موسی علیه السلام په شریعت کې نه و. که ستا زړه به نه م غوښته خو سړی به دې مړ. نو مثلا که د دوه خاندان هلکانو، یو ترزوی بل ترزوی قتل کو، نو دا خو په قتل کې لاړ، دا بل به دې خامخا قتل کو، نو په یو کور کې به دوه غمه شو. یوه او د عیسی علیه السلام په شریعت کې د سره نه قصاص نه و، ټول ماپ کولو. نو که یو سړي ته به دا مازغه خوټ کېدل هم به دې ماپ کو، هم به دې ماپ کو. نو اوس د دواړه شریعتونه ذهن ته رالو، په یو کې ماپ کول نشته او په یو کې ټول ماپ کول دي. موږ له الله اختیار درکو، وایي که ډېر دې را مازغه ورته تاوي جو قصاص دې واله، او که مازغه دې ورته تاو نه جو ماپ یې کړه. نو اوس ووایه چې دا تخفیف او اسانتیا ده که نه؟ دا د رب د طرف نه اسانتیا ده. نو ذالک تخفیف من ربکم ورحمه، دا اسانتیا ده ستاسو د رب د طرف نه او رحمت دی. فمن اعتدی بعد ذلک، چا چې د حد نه تجاوز وکړو د دې قصاص نه پسم، چا معاف کو یو سړی په جرګه کې بیا دوباره بیا ورسره دا چل ول وکړو، نو الله وایي فلهم عذاب علیم، دوی دپاره عذاب درناک دی. چې یو ځلې سړی معاف کو بیا به ورسره چیړ چاړ نه کړي. ولکم فی القصاص حیات، او ستاسو دپاره د قصاص په جاری کولو کې ژوند دی. ژوند دا چې یو قصاص دی جاری کړو، بیا به بې ګناه قتل عام بند شي. یا اولی الالباب، ای د عقل والو، لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو متقیان شئ. دې را روان آیت درته صرف خلاصه ذکر کوم، هغه ده چې په اوله کې د میراث احکامات نه راغلي، چې پلار مړ شي زوی ته به دومره میلاویږي، لور ته به دومره میلاویږي، خاوند ته دومره، ښځې ته دومره، بچي ته دومره، وصي ته دومره. دا حکم په اول کې نه راغلی. چې دا حکم په اول کې نه راغلی، نو د میراث د انصاف سره د تقسیمېدو دپاره په هر سړي باندې وصیت لازم. نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو کې په یو سړي باندې یوه شپه دوه داسې تېر نه شي چې د هغه وصیت سر ته ځوړند دی. نو چې زه ما به م وصیت لیکلی، ولې چې دې خلکو به بیا نارینه له ورکوو، زنانه به یې محرومولې. نو دې وجې نه نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو کې پکار دی چې هر سړی خپل سر ته وصیت وتړي. نو دا آیت دغه زمانې دی چې په تاسو کې یو کس ته مرګ رانږدې شو، بیمار شو، په کټ پرېوتو، نو دله پکار دی چې دی وصیت وکړي. د چا دپاره؟ د والدینو دپاره، د رشته دارانو چې دی مړ شي چې په هغه طریقه تقسیم شي. بیا چې کله د میراث آیاتونه نازل شو په 4مه سپاره کې، نو نبی علیه السلام په آخرني حج کې بیا اعلان وکړو، ان الله اعطى كل ذي حق حقه، الله هر حقدار له خپل حق ورکړو. د خاوند په مال کې د ښځې څومره حصه ده معلومه ده. اوس د چا د وصیت ضرورت نشته. نو الا لا وصیت لوارثین، نو خبردار د وارث لپاره د نن نه پس وصیت نشته. نو دا آیت چې دی، نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه حدیث مبارک منسوخ کړی. نو لہذا اوس وصیت برقرار دی، خو د وارث نه بار سړي دپاره، یار زما په مال کې دومره روپۍ مدرسې له ورکړئ، دا شته.
نو پاغي کې دا وصیت برقرار دی خو دا رشتہ دار په حق کې بیا ختم شو نو کتب علیکم اذا حضر او پرس کړه شوی په تاسو باندې اذا حضر هغه وخت چې را نږدې شي په تاسو کې یو تن ته مرګ ان ترک خیرن کچری دی پریدي مال نو کمال پریدي نو وصیت په فرض دی نو وصیت په فرض دی د والدینو لپاره ولقربین د رشتہ دارانو لپاره بالمعروف په شرعي طریقه باندې حقا علی المتقین دا لازم ده په متقینانو باندې فمن بدله بعد ما سمعه ما ته ګوره د وصیت کولو په وخت کې خو د مړي په خوا کې هر سړی نه ناست کنه مثلا د یو سړي څلور زامن دي او په دې ټایم کې یو ناست دی او درې نه دي ناست وصیت زمانه او میراث خو په هغه بله طریقه اوس هغه دته وصیت وکړو چې هلکه د مال به ټول څلورو په ځان باندې تقسیم کړي او بیا وفات شو او نور درې رونه وروستو راورسېدو دا چې کوم د خوا کېناسته دی ورته وایي بابا په آخر کې دا وویل چې ټول ستا شو دا نور دې ګرځي که نه نو دا دی فمن بدله بعد ما سمعه چا چې وصیت واورېد او بیا یې بدل کړو نو ګناه به په مړ باندې نه بلکې ګناه به په دې بدلونکي باندې نو فمن بدله چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس د هغې نه چې دا اورېدلی نو فانما اسمه نو بېشکه ګناه د دې به په هغه چا باندې یبدلونه چا چې دا وصیت بدل کړی ان الله سمیع علیم بېشکه الله تعالی اورېدونکی دی علیم علم والا دی ها یو صورت دی چې پاکي د وصیت د بدلولو اجازه شته هغه ده چې یو سړي ته پته ولګي چې د وصیت کوونکي صفا د ګناه کار کړی لکه بې انصافي کړې ده نو بعضې مشران داسې چې هغه لکه بیا داسې سرتیزی نو هغه وایي دا یو مې ماخ کړی دی او دا بل خو چې راته راښکاره نه شي او دا بل خو که مې ولیدو نو په ټوپه کې ولم او دا ټول مال به پلان کیله ورکړي نو دا خو ظلم دی که نو که یو سړي داسې وصیت کړی چې پای کې د ظلم شایبی او داسې زیاتې پکې نو خیر د هغه بیا بدل کوي الله وایي هغې کې بیا د بدلولو اجازه شته اوس خو دغه نظام نشته اوس خو الله تعالی حصې مقرر کړي فمن خاف من موسین هغه څوک چې ویرېدو من موسین د وصیت کوونکو نه د څه نه ویرېد جنفن د ګناه طرف ته د کږېدو نه او اسمن یا قصدن ګناه نه فاصلح بینهم پس دې جوړښت وکړي د هغې په مابین کې نو یا د جوړښت وکړو د هغې په مابین کې هغه کوږوالی کړی او ده پکې سیدهوالی راوستو نو فلا اسم علیه نو فلا اسم علیه نو هیڅ ګناه نشته په ده باندې ان الله غفور رحیم بېشک الله تعالی بخونکی او مهربانه دی بس سبحانک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا الله زموږ نه راضي شي د قرآن فهم پویه مونږ ته نصیب کړي دې قرآن کې څومره خیرونه او برکتونه دي مونږ ته نصیب کړي الله دا څونه حاضرین ناست دي د دې قرآن د برکته څومره اوري د دې قرآن د برکته د دیو خاندان د دیو کورنو ته الله تعالی دا علم الله تعالی دا روحانیت دا خیرونه او برکتونه نازل کړي د دې قرآن د برکته زموږ د خاندانونو نه کورنونو الله پریشانی مشکلات ختم کړي چا چې د دعا درخواست کړی الله تعالی د ټولو ضروریات د ټولو مشکلات الله تعالی حل کړي الله تعالی زموږ چې څه قسمه پریشانی ته حل کړي الله دا تفسیر په موږ باندې په خیر عافیت سره سرته ورسوي د رمضان مبارک روزي الله په موږ ټولو باندې په صحت سره په عافیت سره په خوشحالۍ سره خیر عافیت سره الله په موږ سرته ورسوي هیڅ قسم الله تعالی په دې پوره علاقه کې په دې پوره کلي کې الله هیڅ قسمه ناخوشګوار واقعه په دې رمضان کې د رمضان نه مخکې الله په موږ باندې مراولي او دا کم مرحله چې د انتخاباتو ده الله په خیر عافیت سره سرته ورسوي هیڅ قسمه د شر فساد الله تعالی په دې کې ضرورت مراولي الله چې څونه مسلمانان دي د چا چې په دې امت ته چې د چا د وجې نه ورته خیر الله حق پکې منتخب کړي د هر قسمه شر نه فساد نه د بې اتفاقو نه دغه شان د جنګ جګړو نه د بدامنۍ نه پکې الله موږ ټول محفوظ وساتي دا ملک زمونږ ملک د الله تعالی حفاظت یې وکړي د هر قسمه بدامنۍ نه الله تعالی حفاظت وکړي صلی الله